ټول بیان او بدې کې د موسی علیه السلام واقعه را روانه ده. وقص علیه القصص چې موسی علیه السلام مدین ته ورسېدو نو ټوله قصه شعیب علیه السلام ته بیان کړه چې دغه شان فرعون را پسې اډر کړی دی او زما چې کوم دی نو هغه درپې دی. هغه ورته ویل لا تخف نجوت من القوم الظالمین. اوس د هغه ظالم قوم نه راوتی که خیري او بچ ان شاء الله. نو ځکه صورت ته ویل کېږي سورة القصص. دا هم مکی صورت دی. نو ټول مضامین تامه د دې د ما قبل سورة النمل سره دا مربوط دي. هغه مضامین ثلاثه دي او دا مضامین ثلاثه دي او التم د هغې د اثبات لپاره د پیغمبرانو واقعات او د موسی علیه السلام واقعه او دلته د موسی علیه السلام تفصیلي واقعه ده. هلته اجمال و دی کې تفصیل دی دغه تفصیل بعد الاجمال وي او د دې ربط د ما قبل صورت سره واضح دی. ځکه د هغې په آخر کې و چې وان اتلو القرآن ما ته امر دا شوی دی چې بس قرآن بلولم او دا بیانوم. او دلته په اول کې دا چې تلک آیات الکتاب المبین. نو الله رب العالمین هغه مضامین ثلاثه حقا او د هغې دپاره دلایل عقلي او نقلي او خصوصا تفصیلي واقعات حضرت موسی علیه السلام هغه ذکر کړي او تسلی ده په دې کې پیغمبر علیه السلام ته چې ګوره موسی علیه السلام چې فرعون د هغه د قتل د هغه دپاره منصوبې جوړولې خو الله رب العالمین هغه موسی علیه السلام د فرعون په کور کې وساته او بیا چې کله قبطي د هغه د لاسه مړ شو نو بیا یې د هغه د قتل منصوبه جوړه کړه. الله رب العالمین هغه ته دارالهجرت ورکو مدین او تاله دارالهجرت درکو مدینه منوره او بیا هغه د مدین نه واپس راغی او فرعون چې دی هغه الله تعالی مغلوب کو او ته به د مدینې نه واپس راشي او دا مشرکین مکه به الله تعالی مغلوب کړي او دا مکه به دارالاسلام ګرځي. نو تسلی به هم دا الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم طاسیم میم. الله رب العالمین عالم دی په مراد په الذي حروف باندې او چې څوک په تعویلات کې هغه وی طا طرق الانبیاء او سین سابقه او میم یعنی مفید للشفاء. نو حاصل دا دی چې طاسیم میم طرق الانبیاء السابقه د تیر شو پیغمبرانو هغه لارې او د هغې هغه طریقې چې دي د هغې هغه تاریخ د ژوند چې دی مفید للشفاء هغه به تاسو ته شفا درکوي. چې څوک هم د تبلیغ او د دعوت مشن چلی الله تعالی د تیرو پیغمبرانو واقعات دي ګوري چې دغه پیغمبرانو څومره محنتونه کړي دي او هغوی څومره برداشت نه او تحمل نه او د صبر نه کار اخیستی نو په خپله دته به دا مشن د تبلیغ دا به ورته اساني وي. تلك آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسی وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. تلاوت کوو مونږ په تا باندې پیغمبر علیه السلام د خبر د موسی او د فرعون نه په حق سره بالحق یعنې متلبسا بالحق دپاره د هغې قوم چې هغې ایمان نه وړي په دې باندې په تحقیق سره فرعون چې دی علا فی الارض هغه زورور شی و په هغه ځمکه د مصر باندې په ټول مصر باندې د هغه کنټرول علا فی الارض وجعل اهلها شیعا او ګرځولی و فرعون هغه اهل د دغې مصر لره د هغې هغه اوسېدونکو لره شیعا یعنې فرقا مختلفتا هغه یې ډلې ډلې ګرځولې وې ښه نو څوک پکې حاکم ګرځولی او څوک پکې محکوم ګرځولی دا قبطي دی او دا سبطي دی او دا خاندان د حکومت دی او دا خاندان چې کوم دی دا د غلامۍ دی. نو دا همیشه لپاره د باطلو خلقو طریقې کار دی دا د فرعون طریقې کار هم دی خلق یې ډلې ډلې ګرځولی دی لړاو او حکومت کرو ډیوایډ اینډ رول دا د انګریزانو فلسفه وه. خلق په خپل آپس کې مختلفې ډلې جوړې کړه او بیا په یو بل باندې ور واچوه نو چې په یو بل ور واچوي نو دوی به چې کوم دی ته حکومت کوي او بېغمه به دې نه ناست دي. نو فرعون هم دا کار کړی و. وجعل اهلها شیعا او ګرځولی و فرعون هغه اوسېدونکو د دغې مصر لره ډلې ډلې یستضعف طائفة منهم چې د کمزوري ګرځولي یو ډلې د هغې لره چې هغه بني اسرائیل او سبطیانو چې د به ذبحه کول زامنو د هغې لره او د به ژوندۍ پرېښودې زنانو د هغې لره ځکه نجومي ورته ویلي وو یو ماشوم به پیدا کېږي او ستا حکومت به د هغه د لاسه دړې وړې کېږي نو دوی دا ماشومان د بني اسرائیل ټول رانیسئ او بیا مړه کوئ. په تحقیق سره و دا فرعون انه کان من المفسدین په تحقیق سره و دا فرعون د شرارتیانو نه الله وی ډېر غټ فسادي وکړه مفسد. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا او مونږ دا اراده کو او غواړو چې مونږ احسان وکړو په هغه خلق باندې چې هغه کمزوري ګرځولي شوي دي په هغه ځمکه د مصر باندې او وګرځو مونږ هغې لره ائمة پیشوایان او مقتدایان
خلقه بسکنی حسابول خو الله تعالی زوام چې دا کم مغلوب دي نو دا راپورته شي او دا کم چې غالب دي نو چې دا سر وکړي. ونجعلهم الوارثين او وګرځو مونږ غي لره وارثان دا غزمه د مصر. ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما او مونږ قدرت ورکو دي لره غزمه د مصر باندې او مونږ اوخایو فرعون او هامان او لخر دا غیدا د دغه بني اسرائيل نه هغه شی چې دوی یره کول دا غینا دی خو یره دینه کوله کنه چې بني اسرائيل کې معصوم پیدا کېدو والده او د حکومت په داغه لا ختمي نه قشه و شکل ودلته یو قرات خودمون دا دی ونري فرعون وهامان وجنودهما نري فعل فاعل دی او فرعون وهامان دا مفعول به دا او یو قرات پکې دی ويرى فرعون وهامان وجنودهما بیا یرا فعل دی او دا ما بعد ټول معطوف علیه فاعل دی چې وګوري فرعون او هامان او لخر داغي دغه بني اسرائيل نه هغه شی چې دوی یره کوله داغینا. واوحینا الى ام موسی واستقل موسی علیہ السلام پیدا شو او د پیدایش و خراغي الله رب العالمین دا غمور ته الهام کو او خودنه ورته وکړه چې د موسی علیہ السلام د تحفظ د خاطره دا فکر وکړه. نو اوحینا یعنی والهمنا الله دا خودنه مې هغه ته وکړه لکه چې هغه وحی د تبلیغ هغه پیغمبرانو پورې خاص ده. دا هغه وحی د تبلیغ نه ده بلکې دا صرف القاء فی القلب ده فزلک یو خودنا او باغی کی یو پویا چولې. نو اوحینا الی ام موسی او وحی راولې ګلمغه په طرف دا غموز موسی علیہ السلام باندې یوحانذ یا یوکابت دا دغه د عبرانی یا د سوریانی نوم دی چې ته ورکاوه د خپل ماشوم موسی علیہ السلام لرا پس هغه وخت چې کله ته ویریږي په د باندې چې اسنه د فرعون فوجان او پولیس راشي مړي شرطه نه کی نو وګوردا او واچو دلته په دریاب کې او مې یریږي ته او غم کو په د باندې په تحقیق سره مونږ واپس کوون کې دلته په طرف ستا باندې وجاعلوه من المرسلین او مونږ ګرځولې دلته دا غډلې دلې ګل شو پیغمبرانو نه دا غم منکه الله به حفاظت کوي. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. یو سړي دا قرآن شریف والا آیت واورېدو او په عربی باندې ډېر پوهېدو فصاحت او بلاغت والا خو غیر مسلمو نو چې کله دا آیت راوړو نو فاسلمه نو مسلمان شخه چا ورته ولې د اسلام راوړو وې د قرآن پاک د اعجاز مجبور کړم ښه وګوره یو آیت دی دوه پکې امران دي او دوه پکې نهیان دي او دوه پکې خبران دي او دوه پکې بشارتان دي. آیت یو دی وړوکی غونډه آیت دی دوه پکې امر راغلی دي. الله رب العالمین فرمایي اربعی او القی دا دواړه امرونه شو او لا تخافي او ولا تحزني دا دواړه د نهي فعلی او بل طرف ته دې راغلی دی واوحینا الى ام موسی او بیا فاذا خفت علیه دا دواړه خبرونه دي او ان رادوه الیک او وجاعلوه من المرسلین دا دواړه بشارتونه دي. نو دې قرآن پاک اعجاز مجبور کړم چې دا انساني کلام نه دی بلکې دا رحماني کلام دی. نو فاسلم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. نو پس راوچت کو حضرت موسی علیہ السلام لرا التقاط یو شی د ځمکې نه یا د ښکته نه راوچتول لقطه هغه شی چې د ځمکې نه راپورته کوي او لقیط هغه ماشوم دی چې څوک راوچت آل فرعون هغه فرعونیانو یعنی فرعون چې کوم داغه خدمتګارو داغه چې کوم نوکرانو هغه وکړل چې صندوق دا چې کوم نه په کې را روان دي ځکه موسی علیہ السلام دا صندوق کې مور واچو او هغه کو ته مالوچ برابر کړل اولان دي او ته تارکول مارکول مو لګول خا چې وبو تلاړي نشي د کیشتو د خلک تارکول لګي چې ته وبو ته دن ران شي نو خې بند او بیا پاغي باندې الله رب العالمین په نوم باندې هغه اوس بارو او وبو ته ور واچو او دا غوونه د لوی دریاب نه یو واله راغلی د فرعون کور ته هغه پاغي باندې راکټ او د موسی علیہ السلام خور دا چې دا غینوم دی یا مریم او یا دا غینوم دی کلثوم نو موري ورته وی ته پیدا لره دا او ورته ګور چې دا صندوق په کم خوازي او لګ نگرانی وکړه او چې څوک تاونه پیژني چې ګنیر دا د دوی سره رشتہ دار دی یا ګنی سخپل دی نو هغه ورته ځان ال تورسه الله تعالی فرمایي چې فلتقطه آل فرعون راوچت که حضرت موسی علیہ السلام له فرعونیانو دا غنو کرانو ليكون لهم دا لام د عاقبت ته
چې انجام کار د هغې دا شو چې موسی علیه السلام د دوی دپاره دشمن او سبب د خفګان په تحقیق سره فرعون او حامان او لښکر د هغې چې وکانو خاطئین دي ډېر خطاکارو الله وی ډېر مفسدین او یا دا چې په دې رانیولو د موسی علیه السلام کې خطا شو سهو شو ځکه دوی خو د موسی علیه السلام نه ځان خلاصو نو ځکه یې بلا شی اسرائیلي ماشومان مړه کول او پکې هغه یې پخپله اوس راونیسو وقالت امرأة فرعون او اویل هغه بیبي د فرعون چې د هغې نوم د آسیه بیبي وی قرة عین لی ولک ځکه فرعون اډر وکړو چې کله یې راونیسه وی زه یې مړ کوم هسې نه چې دا هغه ماشومي ما چې نجومیانو کوم ویلي دي نو دا ورته رکاوټ جوړه شوه دی ورته وی چې کوم دی نو دا کار مه کوه او دا به ځان له په زوی باندې ونیسو زمونږ هسې هم لا ولد وی دا زمونږ دپاره د سترګو یخوالی دی او ستا دپاره لا تقتلوه عسى ان ينفعنا وی چې کله بیبي ورته دا خبره وکړه چې قرة عین لی ولک وی فرعون ورته جواب ورکړو وی لکې لا لی وی ستا د سترګو یخوالی وی زما نه دی ښه روایتو کې راځي که دې بدبخته دا ویلی چې او زما هم د سترګو یخوالی دی نو الله به د ده دپاره هم د هدایت ذریعه ګرځولی وښه خو ده وی زما دپاره نه دی نو آسیې بیبي دپاره الله د ایمان ذریعه وګرځوله هغه بې مؤمنه شوه او صحابیه شوله فرعون له ډېر سزاګانې ورکړې خو د خپل ایمان نه واپس نه شوه لا تقتلوه عسى ان ينفعنا موجنه تاسو دا ماشوم لرا امید دې چې دې به نفع راکړي مونږ ته او یا به ونیسو مونږ د لره په اولاد باندې او حال دا چې دوی نه پوهېدل په دې خبره باندې واصبح فؤاد ام موسی فارغا او وګرځېد زړه د مور د موسی علیه السلام فارغا خالی د هر سوچ نه صرف د موسی علیه السلام فکر پکې و باقي ټول سوچونه ترې ووتل ټول فکرونه او غمونه ترې ووتل خو د خپل بچي فکر دی ورسره چې خدایه څه به وشي او زما ماشوم هغه ته به حفاظت څنګه میلاو شي ان کادت لتبدي به اوس الله رب العالمین خو ورته الهام کړی و چې انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین خو غم په دونه غالب شو چې هغه د الله رب العالمین د هغه چې کوم دی وعده او د الله رب العالمین چې کوم دی نو هغه د حفاظت ذمه داري هغې ته هم توجه لا نه ډکه نو ټول غمجنه ده په خپل ماشوم باندې او قابو چې کله دا فرعونیانو ونیسه موسی علیه السلام نو چې دې حل ویلی وې چې او دا زما ماشوم دی خو الله رب العالمین فرمایي ما وله پړه باندې پرده ولګوله او پټۍ مې وله پرې ولګوله نو هغې سره د هغه حال ونه وې ان کادت لتبدي به په تحقیق سره شان دا د نږدې و دا بیبي آسیه نږدې و دا مور د موسی علیه السلام لتبدي به چې دې اظهار کړی وې په دې ماشوم باندې چې انها ابنه چې دا خو زما چې کوم دی نو زوی دی انه ابنها لولا ان ربطنا على قلوبها کچره ما پټای نه ویل غولې په غزل د دې باندې دې لپاره چې شیدا د ایماندارو مسلمانانو نه او ویل دغه موسی علیه السلام هغه خور د موسی علیه السلام تقص فيه ویت تلاش کوه د موسی علیه السلام دا سلک پسې وروده الګ ورته ګوره چې دا صندوق په کومه دی ښه قص فيه تک تفتیش کوا فبصرت به عن جنوب نپس ولید دی خور د موسی علیه السلام لرا داسې دورایا عن جنوب داسې د یو جانب نه ورته کتل ښه دورایا او حال دا چې دوی نه پوهېدل په دې باندې فرعونیانو ته دا پته نه وه چې ګینې دا خور دا د ماشوم په تلاش کې راوتې ده او دی ګینې خور ده او دا د دوی د کور ماشوم دی وحرمنا علیه المراضع اوس موسی علیه السلام چې کله راوباسو او آسیه بیبي وله حفاظت ورکو اوس موسی علیه السلام خو په هغه وخت کې دا خپله قټه ګوته دا یې په خوله مبارکه کې نیولې وه او د هغې نه ته الله تعالی د پیو انتظام کړی وښه اوس چې کله فرعونیانو را وباسو نو هغه له د پیو انتظام پکار دی نو مختلفې دایانې راوستې یوه بله هغه د هېچا سینه نه اخلي نو دا خور مریم بیبي دا هم دې نقشې ته او دې منظر ته ګوري نو هغې ته یې وی که ستاسو خوښئ ما ته یو کورنۍ معلومه ده یو زنانه ډېره بختوره ښځه ده او زه به یې راولم او چې کوم امید دی چې د هغې سینه به واخلي وهم له ناصحون او وی هغې چې کوم دی د دې ماشوم ډېر خیرخوا دي نو هغې پې باندې شک راغی ښه چې د ماشوم خیرخوا دي خو یا به یې مور یا به یې بل څوک یې رشته دار به وي د پردو خلقو څه کار دی چې خیرخواهي کوي وی ولې ته یې پېژنې نو دی ورته بیا وی نه وی ما خو وی چې وهم له ناصحون هغې د فرعون دپاره ډېر خیرخوا دي ښه هغې د حکومت وقت که هغې ورته اډر وکړو چې راشئ او د ماشوم له سینه ورکئ نو هغې به دې خدمت ته خامخا تیار شي زما خو دا مطلب
وحرمنا عليه المراضع او حرام کړیو مونږه یعنی منع کړیو مونږه په حضرت موسی علیه السلام باندې هغه دایانو لره مراضع جمع د مرضعه چې دا غي سینه نه اخسته من قبل بخوا د دینه پس هو ویل چې کوم دی دغه خور د موسی علیه السلام چې ای ذو خیمتا ستا علی اهل بیت یو کور والا خلق یو داسې زنانه دی یو کور خزره اگر دا وخم چې هغه په کفالت او تربیت کې دی ماشوم ستاسو لپاره او حال الله چې هغه ورته لپاره خیر خواهان وي هغه ورته وی ټیک ته اخر کې د موسی علیه السلام والده صاحب راوسته ټول دایانو ته ناقص او دی هغه واخسته فرعونیانو ته تاسو کوي اخر دا څنګه هغه ورته بس دا الله تعالی ماته یو برکت راکړی دی چې کوم ماشوم غیب کې واچوم نو خامخا چې کوم دنو هغه په خوري فرددناه الى امه واپس کوم حضرت موسی علیه السلام په طرف د خپل مور باندې دې لپاره چې یخي شي سترګې داغي یعنی خوشاله شي او دا غم جن نشي او دې لپاره چې دا معلومه کې چې په تحقیق سره وعده د الله رب العالمین حق ده لكن اکثر د خلقنا لا يعلمون نه پوهیږي په دې خبره باندې ولما بلغ شده واستوى اوس حضرت موسی علیه السلام د فرعون په کور کې وو الته تربیت او الته چې کوم نه ټول یعنی حفاظت کېدو داغه مراکب او ملابس او مآکل هغه ټول استعمالول اوس حضرت موسی علیه السلام یو ځل خار تراوته بازار ته نګوري دوه کسان یو بل سره په جګړه دي یو قبطی دی یو سبطی دی یو اسرائیلی دی او یو فرعونی دی او هغه فرعونی په هغه باندې ظلم کوي وی شابه دا دومره غټ پن او دا دومره غټ ګېډې دا به فرعون مطبخ ته وړي ښه لنګر ته بیګارې به هغه ته دا ډېر دی زینه شمړلې او بس زرا ګیر کړو نو موسی علیه السلام نه هغه سړي فریاد وکړ چې موسی علیه السلام دې ظالم نه مخلاص کا ظلم را باندې کوي نو موسی علیه السلام هغه سړي ته ویل چې ظلم به مکوا ذاته مکوا په دوه پیرو کې به اوسي او داسې هغه ورته وی زما خو زړه غواړي چې تا ته در په سر کم ښه موسی علیه السلام هم توحید وکړو نو موسی علیه السلام چې دا ګوتې راغونډې کې یو څوک جوړ کو نو هغه فرعونی هغه اوه او هغه په غټق باندې مړ شخه نو موسی علیه السلام ته چې کوم هغه مسله جوړه شو خو چونکې بل چاته علم نو د غرمې ټیمو هغه سړی خپل هغه مهلونه وی موسی علیه السلام خو چونکې صاحب واقعو خو خبره مشهوره شو چې دا شان مړی شوی دی چې دا بچا کړی پته نه لګي چې بل ورشوا موسی علیه السلام بیا د غرمې ټیم دی او بازار ته ورغی بل قبطی دی او بل فرعونی دی او په هغه اسرائیلی باندې بیا ظلم شروع کړی دی شابه دا کار وکړي ځکه د فرعونیانو کار داو په خلکو باندې بیګارونه کول ښه او ظلمونه او زیاتی کول نو موسی علیه السلام چې خپل ملګری ولید الله او هغه د قار شو ویل کته چې کوم بل کار دشته کې نشته او جنگونه او جګړې کې خو جګړه سوچ کو نو واقعي ظالم بیا غبلوخه نو خبرې د خپل ملګری ته کولې او څوک داسې برابر اوخه هغه فرعونی ته بعد وخت کې سړی د خپل ماشوم جګړه وکړي نو د خپل ماشوم ته سړی قاری کنه مړ جنگونه کوي هر وخت داشل خو بیا بدل خدا غ پردي نه اخلي کنه نو چې موسی علیه السلام ورته څوک برابر او نو خپل ملګری ویلې دغه چې دا خو څوک نه دي سم اټم بم دی او کمال را پرې خو د اسما مړ کی ورونه هغه بل وی ښا اے موسی علیه السلام وي ته خو زور اور سړی ښا پرون دی هغه بل مړ کړي وینن ما مړ کړي نو قبطی ته پته ولګېدل چې هغه پرونه مړ خو موسی علیه السلام کړي دی ښا ابن فرعون چې به ورته دا خو هغه کړي د کور معاملې ده نو هغه سیده لاړو فرعون ته ریپورت وړو نو بس هغه د موسی علیه السلام خلاف چې کوم دین هغه بندوبست شروع شو چې راوي نسی او قصاص کوي او موسی علیه السلام ته د فرعونیانو یو سړی دی حزقیل دا غنوم دی او موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی دی نو هغه پټ پټ راغی او موسی علیه السلام ته اطلاع راورسوله چې دې د نخفي وباسغه او فرعونیان ستا خلاف سازش کوي نو موسی علیه السلام د هجرت لار واخیسته او د مدین په طرف باندې روان شو الله تعالی پیغمبرانو باندې دا ټول واقعات اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل نو دا ټول تسلی باعث دي د تبلیغ او د دعوت ال الله په مشن کې بدا خبر راځي ولما بلغ شده واستوى هر کله چې ورسېد حضرت موسی علیه السلام هغه ځوان خپل ته او برابر شوه واستوى یعنی عمر خو برابر شو او چې کوم دنه پورا عمر ته ورسېد آتیناه حکما وعلما نو ورکومږه هغه پوی لرا او دارنګ علم لرا دینه مراد پیغمبري نه ده ځکه پیغمبري خو طبيعه د مدین نه په واپسې کې ملاو شوی ده خدا اسه هغه پوی د دین دا هغه سمج بوج دی وكذلك نجد المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة او داخل حضرت موسی علیہ السلام هغه خار د فرعون ته
دی خو په مصر کې وو خو بیا د بادشاه د اوسېدو ځان له خپل ځای نو دې ته منف دا د هغه ښار نوم دی. نو موسی علیه السلام هلته ورغی په هغه ټیم د غفلت کې د اهل د هغې نه څه مطلب خلک ودو د غرمې ټیم دی قیلوله کوي او په دقه ټیم کې موسی علیه السلام ورغی بازار تقریبا خوشی دی. نو بیا مونته موسی علیه السلام په دغه ښار کې دوه سړو لره چې آپس کې په جګړه دي یقتتلانې یعنې یتنازعانې دا یو چې دی نو دا د هغه ډلې د موسی علیه السلام نه دی سبطي دی او دا بل چې دی نو دا د دشمنانو د موسی علیه السلام نه دی دا قبطي دی او فرعوني دی. نو فریاد وکړه موسی علیه السلام ته هغه سړي چې د ډلې د ده نه و ځکه هغه مظلوم و نو مظلوم خو فریاد کوي په مقابله د هغه سړي کې چې هغه د دشمنانو د ده نه و وی راشه موسی علیه السلام دې ظالم نه مې خلاص کړه. نو فوکزه موسی نو دا نه چې هغه ته اخلاص مې کړه موسی علیه السلام فوکزه هغه له سوک را پرېښود بلکې لاولي هغه ته خبره وکړه خو هغه سړی په مکه نه او موسی علیه السلام ته وی زما زړه خو غواړي چې دا ګېډۍ تا ته در په سر کړم ښه او دا هغه خپل ظلم نه واپس کېدو. نو موسی علیه السلام وی راشه من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده اول نمبر تبلیغ خدا دی چې په لاس باندې به یې سمی ښه. نو موسی علیه السلام هغه په لاس باندې هغه سمو فوکزه موسی سوک ورکه هغه لره حضرت موسی علیه السلام نو پس فیصله یې وکړه په هغه باندې څه مطلب فماته هغه سړی په هغه ځای مړ شو. نو بابا د شاه منصور به وي هغه یې په کونه کې سا نیولې وه بس یې په هغه ځای مړ شو یعنې په سوک باندې څوک مري. فقضى علیه قال هذا من عمل الشیطان اوس موسی علیه السلام نادم شو په خپل عمل باندې چې ما خو سمو ما خو مړ کو نه ما خو اصلاح کوله. او فرمایل حضرت موسی علیه السلام چې دا قتل چې دی نو دا عمل د شیطان دی هغه پې ډېر خوشحاله شو او په تحقیق سره شیطان دشمن دی زمونږه او دی ګمراه کوونکی دی واضحه. قال ربي اني ظلمت نفسي او فرمایل حضرت موسی علیه السلام چې ای زما پروردګاره په تحقیق سره ما زیاتې کړی دی په خپل ځان باندې پس ته بخشش وکړې ما ته فغفر له نو بس الله رب العالمین هغه ته بخشش وکړو الله رب العالمین معاف. نو دې ده کې دا هغه جرم قانوني دی ځکه چې دوی د فرعون په وطن کې پاتې کېږي نو گویا کې دوی په منزله د مستامن باندې دي په کوم کافر وطن کې چې یو مسلمان پاتې کېږي نو دا مستامن دی. نو مستامن سړی هغه به د کفارو مال ته یا جان ته هغې ته به تاوان نه رسوي نو دا قانوني جرم دی. انه هو الغفور الرحیم قال رب بما انعمت علی او فرمایل موسی علیه السلام چې زما پروردګاره په سبب د هغه چې تا انعام کړی په ما باندې پس چې هرګز زه ونه ګرځم مددګار د پاره د مجرمانو خلقو خدای پاک چې زه د مجرمانو د غلطو خلقو د هغې معین او مددګار ونه ګرځم دا مهرباني ما باندې وکړي. اوس دا ورځ خو تېره شوه دویمه ورځ شوه فاصبح فی المدینة خائفا پس سبا که حضرت موسی علیه السلام په هغه ښار کې په دې حال کې چې دی یریدونکی و یره ورسره وه چې یاره هغه پرونۍ معامله د هغې نتیجه به سره وځي یترقب او په دې حال کې چې د انتظار کو یترقب ما یناله من قتله چې هغه د کوم قتل کړی و چې د هغې نتیجه به سره وځي په دې انتظار دی. نو ناڅا پسې ګوري چې هغه سړی چې طلب د امداد یې کړی و د حضرت موسی علیه السلام نه پرون یستصرخه بیا امداد غواړي د حضرت موسی علیه السلام نه وی په خدای بشي او پتا بشي وی راشي سړي نه مې خلاص کړه. نو قال له موسی انک لغوی مبین اول موسی علیه السلام خپل ملګري ته قار شو او فرمایل د حضرت موسی علیه السلام یې په تحقیق سره ته خو ډېر واضحه ګمراه سړی یاره ته خو په غلطه باندې روانې پرون هم جګړه وه نن بیا جګړه ده. هون بابا وی ورته وي ته قسم د شر کونه یې ښه انک لغوی مبین. فلما ان اراده پس هر کله چې اراده وکړه حضرت موسی علیه السلام چې حمله ورشي په هغه سړي باندې چې هغه دشمن د دواړو دی د موسی علیه السلام هم دشمن دی او د هغه بل سبطي هم دشمن دی په هغه باندې ظلم کوي نو حمله یې په هغه باندې کوله ښه خو دا بل سړی هغه چې کوم دی نو ځان له ویل ښه. قال یا موسی نو وویل دی سبطي او دی اسرائیلي چې ای موسی علیه السلام آیا ته اراده کوي چې ته مړ کې ما لره لکه څنګه چې تا مړ کړی یو انسان پرون دی هغه بل مړ کړی نن ما مړ کړی او بیا ورته وایي ته خو اراده نه کوې لیکن دا خبر ان تکون جبارا فی الارض چې شی ته یو سرکشه انسان په دې ځمکه کې نعوذ بالله وي ته پاتې بدماشي کوې ښه وما تريد ان تكون من المصلحين او نه ته دا غواړې نه چې شی ته د هغه ښېګړه کوونکو نه تاله خو پکار ده چې مونږ منځ کې د صلح کړی وي او ته لګې او کله یو مړ کوې کله بل مړ کوې
وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى نو فرعون ته رپورټ ورسېدو چې هغه مړی قاتل معلوم شو، هغه څوک دی؟ هغه حضرت موسی علیه السلام دی. او فرعون خو مخکې نه یېرېده چېرې دا هغه ماشوم اسرائیلي کېدی شي د کوم نه چې زما حکومت تس نس شوی دی. اوس خبره هغه وهم او هغه شک په یقین سره بدل شو. نو هلته نه منصوبه جوړه کړه. اوس د فرعون د خاندان یو سړی دی او موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی دی. سورة المؤمن کې ورته تفصیل راځي. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه. دا هغه سړی دی. نو دې په لنډه لار باندې راغی. هغه نور سپایان فوجان خو چې ته په اوږده را روان دي په روډ باندې، موسی علیه السلام یې راونیسئ او جلاتیانو ته یې پیش کړي او دې په لنډه لنډه باندې راغی او موسی علیه السلام ته یې ویې دې ځای نه وځه، ځکه ستا خلاف چې کوم دی نو هغه منصوبه جوړه ده. نو راغی یو سړی د هغه لرې حصې د دغې ښار نه په دې حال کې چې منډې وهلې، وویل هغه چې موسی علیه السلام په تحقیق سره هغه سرداران چې دي د فرعون چې کوم سرداران او کوم پارلیمنت ممبران دي یأتمرون بک، هغې مشورې کوي ستا په باره کې، ستا د قتل په باره کې منصوبه شروع ده. دې لپاره چې مړ کي تا لره پس وځه تر دې ځای نه او په تحقیق سره ستا لپاره د خیرخواهي کوونکو نه یم. ووته حضرت موسی علیه السلام د دغې ښار د مصر نه په دې حال کې چیرې لیدونکی و یترقبو او انتظار یې کو د څه شي چې هغه ما څه کړي کېدی شي د هغې نتیجه راته میلاو شي. خامخا فرعون د هغه فوج پولیس هغه راپسې دي. قال رب، نو الله ته متوجه شو، اے زما پروردگار نجات راکې ما ته ظالم قوم نه. ولما توجه تلقاء مدین، اوس موسی علیه السلام د مصر نه ووتو او چې کوم دی مدین طرف ته روان شو. تقریبا 8 ورځې فاصله ده په دې کې او خوراک انتظام هم ورسره نشته، لار هم ورته معلومه نه ده. خو آخر الله رب العالمین مدین ته ورسو. اوس چې د مدین ښار ته ورسېدو نو د مدین د ښار نه بار یو کوی دی او خلق په هغې باندې خپلې اوبه ګډې بېزي هغه اوبه کوي. نو ټول خلق ولاړ دی او دې خوا یو 2 جینکۍ دي هغه هم سایډ ته ولاړې دي. نو موسی علیه السلام هغه جینکو نه تپوس کوي چې دا ټول خلق ځان له ګډې بېزي اوبه کوي، تاسو چې کوم دی ولې ولاړ یې؟ هغې ورته ویې چې یاره مونږ هغې پورې ګډې بېزې لا نه اوبه کوو چې دا ټول شپنکي د خپل کار نه فارغه شي او دا ځای خوشې شي، نو بیا مونږ ورشو، ځکه مونږ جینکۍ ښځې ذات یو، په سړو کې خو ورننوتی نه شو. او بله خبره دا ده و ابونا شیخ کبیر، خپل عذر یې وکړه چې زمونږ باباجي او پلار چې دی نارینه بل څوک شتی نه، پلار هم دی او پلار هم بوډا دی، هغه دا خدمت په خپله انجامولی نه شي. نو موسی علیه السلام هغه خلقو ته ووایي چې هلکه عجیبه خلق یې ځان ته سړي وایي، ښځې دغه شان دې ولاړې دي او هغې له نه ډکوئ او چې کوم دی نو تاسو په خپله شروع کړې ده، دا انصاف دی. نو هغې ورته وایي راشه که نه چې ته دونه ځوان ځان ته وایي ته یې وله ډکې کړه. نو هغه بوقه دومره غټه وه چې هغه په 10 کسه باندې هغې راوښکله او یا د هغې په خوا کې بل کوی و خو په هغې باندې ګډ پروت او 10 کسانو به هغه اوچته و، یو سړي اوچتوی نه شو 2 کسانو. نو موسی علیه السلام هغه راوچت کو یا هغه بوقه هغې له راووښکله او ماشومانو ته هغه جینکو ته هغه خپلې چې کوم دی نو ګډې اوبه هغه ورته اوبه کړې او هغې رخصت شو. هغې حسب معمول نور کله چې به راتلې نن وختي لاړې، نو دا د حضرت شعیب علیه السلام لونه مبارکې وي. نو هغه ته نه تپوس وکړو چې تاسو خو نن وختي راغلئ دا ولې؟ هغې ورته وایي دغه شان یو نیک صالحه نوجوان هلته کې مونږ سره میلاو شو، هغه مونږ له دا خدمت وکړو، میلمه راته ښکارېده، نو لهذا چې کوم دی دې وجې نه وختي رالو. هغه ورته وایي چې لاړ شئ دا به میلمه وي، ځکه پیغمبرانو ته هم الهام کېږي، وحي کېږي، کشف کېږي. ورته یې وایي چې رایې ولئ. نو حضرت موسی علیه السلام پسې یو جینۍ راغله. نو ګوره مخکې 2 راغلې وې ځکه چې هغه د اوبو د ډکولو دپاره راتلې ضرورت و. اوس خو ضرورت نشته، صرف سوال جواب دی. نو دې نه معلومه شوه که یو زنانه د کور نه په ضرورت باندې وځي نو علی حسب ضرورت به وځي، ښه کوم ځای پورې ضرورت دی هغه دې وکړي. نو اوس یوه جینۍ راغله او هغې سوال جواب راوړه چې زما والد صاحب تا غواړي او تا چې کوم مونږ سره خیرخواهي کړې ده چې د هغې بدله تاله درکړي. دا یې ورته ځکه وویې شاید چې هسې به را نه شي، نو ورته ویې چې تا نه د هغې اجرت درکړي او د هغې هغه بدله له درکړي. حضرت موسی علیه السلام خو هسې هم د الله تعالی نه درخواستونه کړي وو چې خدای پاکه ماله یو انتظام وکړي او د خوراک او دارنګې د خپلو ضرورياتو لپاره. موسی علیه السلام ورسره را روان دی. اوس چې په لاره باندې ځي نو هغه جینۍ مخکې ده د شعیب علیه السلام لور او چې دا بیا وروسته د موسی علیه السلام زوجه بیبي ده، ښه صفوره بیبي، او موسی علیه السلام وروسته دی. نو چې کله هوا راشي او سیلی نو د هغې دا کپړې چې کوم دی نو هغه لکوټې داسې هغې له حرکت ورکوي، نو کله د هغې دا پړکې هم ښکاره شي. نو موسی علیه السلام ورته وایي بچې وایي ته چې کوم دی وروستو راځه
او زه به مخکې ځم. مقصد دا دی چې یاره ما په اجنبیه باندې نظر ونه لګي، او وی چې کوم دی که غلطېږم او یا لارې دوه کېږي نو بیا ما د شان اواز راکوه چې یاره په دې خوا ښي طرف ته یا ګس طرف ته. نو آخر شعیب علیه السلام ته ورسېدل. چې کله ورسېدل هغه سره عرض معروض شو چې څنګه راغلی. هغه خپله قیصه وکړه چې فرعون د ظلم نه راغلی یم. هغه ورته چې کوم دی نو اطمینان ورکړو، وی نجوت من القوم الظالمین. ځکه دا فرعون حکومت دا په مدین باندې نه وخه، دا صرف په مصر باندې و، او دا داسې یو قبایلي غونته علاقه وخه لکه باجوړ د جګړې وتښتي. نو چې هلته لاړ نو موسی علیه السلام ته تسلي ورکړه. بیا ورته دا بیبي وایي دا لور د شعیب علیه السلام چې مونږ خو هسې یو نوکر نیوه د ګډو بیزو را کور کې به دا تذکره کېده، نو دا ډېر ښه انسان دی که چېرې ته دې په نوکرۍ باندې ونیسې. ان خیر من استاجرت القوي الامین، ډېر طاقتور هم دی او ډېر امانتدار هم دی. چې څوک مزدوري کې خو هغه له دوه خبرې پکار دي، یو دا چې په خپل کار کې ماهر وي، نو دی ډېر طاقتور دی. طاقت خو یې د هغه ځای نه لیدلی و چې کومه بوقا خلقو په 10 کسانه اوچتوله، موسی علیه السلام په یوازې اوچته کړه. او امانتداري د دغه ځای نه لیدلې وه چې ګوره میلمه سړی دی، بعضې میلمانه خو هم بیا په خیانتګرو سترګو باندې خلقو ته ګوري، او دې ما ته وایي نه ته مخکې مه ځه ته شاته راځه. نو دا ډېر امانتدار سړی دی. نو شعیب علیه السلام ورسره خبره وکړه چې 8 کاله یا 10 کاله زه به تاله چې کوم دی خپله لور په نکاح باندې درکړم، خو ته به 8 کاله یا 10 کاله زما سره زما دا ګډې بیزې دا به ساتې. اوس دا د چېره په نکاح کې اجرت چې مقرریږي، یعنې مهر چې مقرریږي هغه مال پکار وي. نو چونکې وایي دا ګډې بیزې دا د شعیب علیه السلام د دغې لور وي، نو د هغې دا خدمت دا ګویا کې دا د هغې دپاره په منزله د مال باندې دی. بهرحال موسی علیه السلام په هغې کې هغه وخت تېر کړو د حضرت شعیب علیه السلام سره، او بیا د هغه په مشوره باندې واپس راغلی دی، او په لاره باندې ورته الله رب العالمین پیغمبري او نبوت ورکړی دی، او بیبي ورسره ده. او اذهب الى فرعون انه طغى. نو الله رب العالمین فرمایي چې ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي، هر کله چې مخامخ شو حضرت موسی علیه السلام په طرف د مدین ښار باندې. دا مدین چې و دا د ابراهیم علیه السلام یو زوی دی، مدین ابن ابراهیم او مداین ابن ابراهیم. نو دا ښار د هغه په نوم باندې مشهور شوی دی. څنګه چې مختلفې چې کوم دی بانډې وي د چا په نوم باندې مشهور شي. قال عسى ربي، نو فرمایل حضرت موسی علیه السلام چې امید دی چې پروردګار زما هغه به هدایت وکړي ما ته د هغه لارې نیغې برابرې، ځکه لارو ته معلومه نه وه. یره وی الله به مې انشاءالله امداد کوي. او هر کله چې راغې وردمه مدینه، یعنې وصله چې کله ورسېد حضرت موسی علیه السلام هغه چینې د مدین ته، هلته چې کومه چینه ده یا ګودر دی یا کویې دی، نو وایي مونږ ته په هغې باندې یو جماعت د خلقو، امة من الناس جماعة من الناس یسقون، یعنی یسقون مواشیهم چې هغې اوبه کول هغه خپلو زناورو لره، او بیا یې مونږ ته من دونهم ښکته چې کوم دی نو د هغې نه، یعنې د هغې نه داسې یو لاندې طرف و، نو بیا یې مونږ ته په هغې کې 2 زنانه تزودان چې هغې رامنې کول هغه خپلو حیواناتو لره، خپلې ګډې بیزې داسې رامنې کړي دي په یو ځای کې چې کله به دا ځای وزګارېږي او بیا پرې ورځو. نو قال ما خطبکما، وفرمایل حضرت موسی علیه السلام یعنې ما شانکما، څه پوزیشن دی ستاسو، تاسو ولې دلته ولاړ یې؟ هغې ورته وفرمایل چې لا نسقي حتی یصدر الرعاء، چې مونږ نه خړوب کوو او مونږ نه اوبه کوو د هغه خپلو ګډو بیزو لره تر دې چې واپس کي دا ټول شپنکي. رعاء جمع د راعي ده. دا څومره شپنکي چې دي چې کله دوی خپلې ګډې بیزې د دې ځای نه بوځي او دا ځای خالي شي، نو بیا پرې مونږ ورشو. او که څوک دا سوال کوي چې تاسو زنانه ذات یې په خپله ولې راغلي یې، سړي به راغلي و ابونا شیخ کبیر، او زمونږ پلار چې دی هغه بوډا دی، ډېر لوی دی، یعنې ډېر زیات بوډا دی انتهایي. یا کبیر فی العلم، د علم په لحاظ سره ډېر اوچت سړی دی زمونږ پلار، یو ډېر نیک او ډېر لوی عالم دی، خدا له چې بوډا دی راتلی نه شي. فسقا لهما ثم تولى الى الظل، نو بس اوبه کړې چې کوم دی حضرت موسی علیه السلام. فسقا لهما یعنې مواشیهما، هغه ګډو بیزو د هغې لره کنډکونه ولا ټول اوبه کړل. او بیا چې کوم دی نو واپس حضرت موسی علیه السلام په طرف د یو سوري باندې، هلته یو ونه ده یا چې کوم دی نو یو آبادی دی، د هغې سوری دی، نو د هغې سوري لاندې ودرېد. او وی فرمایل چې ای پروردګاره زما په تحقیق سره زه چې یم دپاره د هغه شي چې تا رالېږلی دی په طرف زما باندې من خیر، د څه خیر نه یعنې من طعام، فقیر زه هغې ته محتاج یم. خدای پاکه که څه بندوبست یې راله وکړو نو زه ډېر دې وخت کې محتاج یم، مسافر یم او خوراک مراک مې نه دی کړی، نو څه انتظام راله وکړه.
نو پس راغله حضرت موسی علیہ السلام ته یو د هغه دوو جنکو په دې حال کې چې را روانه وه هغه علی الصحیا ډېر د حیا په ماحول کې ډېر د ادب په ماحول کې را روانه وه دا خپله لوپټه چې کوم دی نو هغه یې داسې په دې مخ باندې راچولې ده او ځان یې داسې پټ کړی دی او د ادب په ماحول کې را روانه ده موسی علیه السلام ته یې ځان راورسو څه وایي وویل دغې زنانه چې په تحقیق سره والد صاحب زما چې دی دعوت درکوي تا لره تا غواړي دې دپاره چې بدله درکړي تا لره د مزدورۍ د هغې چې تا مونږ له هغه څاروي اوبه کړي وو فلما جاءه نو موسی علیه السلام ورسره لاړ ځکه مېلمه و بل څه انتظام یې ونه نو هر کله چې راغی حضرت موسی علیه السلام هغه ته او بیان یې کړه په هغه باندې هغه ټوله واقعه نو دا حضرت شعیب علیه السلام نو قال لا تخف تسلي ورله ورکړه وی یریږې به نه او تا نجات موندلی د دغه ظالم قوم نه اوس دلته کې د هغې حدود نشته قالت احداهما یا ابت استاجر وویل هغه یو د دغه دواړو جنکو چې ای زما باباجي مزدور ونیسه دي موسی علیه السلام لره استاجر هو یعنی کور کې خو به مونږ دا خبرې کولې چې یاره دا ګډې بېزي ډېرې شوي دي او دی له یو مزدور په کار دی نو خو دا ښه سړی دی که نه د بار نه راغلی دی مېلمه دی ان خیر من استاجرت القوي الامین په تحقیق سره ډېر بهترین هغه څوک چې تی په مزدورۍ نیسي هغه لره نو هغه سړی دی چې په هغه کې دوه صفتونه وي القوي یو چې طاقتور وي الامین او بل چې امانتدار وي او دا دواړه خبرې په ده کې موجود دي نو فرمایل حضرت شعیب علیه السلام چې په تحقیق سره زه اراده کوم او دا غواړم چې په نکاح باندې درکړم تا لره یو د هغه دوو لوڼو هاتینې چې دا دواړه دي دا مطلب یې نه چې په دې دواړو کې یعنی مبهم طریقې سره ورته ګنې وي بیا ورته متعینه کړه د نکاح په وخت کې ځکه لا علی التعین نکاح نه کېږي نو هغه ورته بیا وروسته د نکاح په وخت کې متعین کړی دا خو په هغه وخت کې ورته وایي چې زما دا خیال دی دا مې اراده ده چې په دې دوو لوڼو کې یوه تاله په نکاح باندې درکړم خو مطلقا نه د هغې به یو مهر شرط به علی ان تأجرني 8 حجج په دې شرط باندې چې ته به مزدوري کوې ما سره 8 کاله به مزدوري کوي ما سره او دا ګډې بېدې به ساتې او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم یو نبي الله رب العالمین دنیا ته رالیږلی دی نو اکثر هغې ته الله تعالی د ګډو بېدو اولو ته الله تعالی هغه حواله کړي دي پیغمبر علیه السلام امام ګډې بېدې سره ویلي دي د حلیمې سعدیې رضی الله تعالی عنها د هغې چې کوم دی په بنو سعد کې وی دې لپاره چې یاره د امت او د قوم د چلولو هغه چل ته نه زده کړي فإن اتممت 10 نو پس کچره تا پورا کړل 10 کلونه نو پس هغه بستا له طرف نه یعنی کدو دې پکې سیوا کړل نو هغه بستا مهرباني وي او ستاره طرف نه به کم دینو خپل خوش اخلاقی پاغي پتا باندې سببندي نشته وما اريد ان اشق عليك او زدا اراده نکوم چې زه سختی را ولم پتا باندې او زرد چې بیا به موږ تمال راکړي او واړي الله رب العالمین دا غډلې د صالحین او د نیکانو نه او فرمایل حضرت موسی علیه السلام چې ذالک بیني و بینک ذالک الشرط دغه شرط چې دی زما او ستا په منځ کې شو بالکل دی به خو ایم الاجلین دا ما پکې زائد دی کله کله د مضاف الیه په منځ کې ما زائد راځي یعنی ای الاجلین کم یو دا غدو نیټونه اتکال دی کلس کال دی چې ما هغه پورا کړل نو فلا عدوان علی نبی زیاتې په ما باندې په ما اته تیر کړل نو ته ما لاسو ته مجبور کړې ها که په خوخه مې لاس یاد کړل زم پکته مطلب دا چې هغه عقل متعین شو والله على ما نقول وکیل او الله رب العالمین باغ سبانه چې وایو مونږه غیره الله تعالی باغ باندې گواه دی پس هر کله چې پورا کړل حضرت موسی علیه السلام هغه نیټه لرا قضا معنا اتم اوس کوم نیټه پورا کړه نو علماوی وی هغه لس کاله تیر کړل په مدین کې د حضرت شعیب علیه السلام سره وصار باهله نبی حضرت شعیب علیه السلام نه اجازه را واخیستو او هغه لور په نکاح باندې ورکړه سموده التو او بیا روان شو روان شو دې سره د خپل اهل او عیالنا نو وی کته د جانب دا کوه تور نه نارن هغه اور لرا چې هغه اور نه دی بلکې نور دی نو فرمایل حضرت موسی علیه السلام هغه خپل اهل او عیال ته لاهله زوجدا خادم دی او یا صرف زوجدا لیکن دا تعظیم د پاره او د احترام د پاره د جمع صيغه استعمالي وی تاسو ایثار شي او په تحقیق سره ما اولید اور لرا شاید چې د براوړم تاسو تر دې اور نه بخبرن من الطريق د کلار ته راشي و نو یې زبده د لارې باره کې معلومات راوړم چې لار کومه ده او جذوه من النار نو دا مثلث ته دا جیم
فتحی او کسری او ضمی ټول سره لوستل کیږي جزوتن یا جزوتن یا جزوتن سروټ کې ته وي را بوړندې او سروټ کدا غورنا خایږي چې تاسو به ګرم شي پاغي باندې د یخنۍ نه بدن ته حفاظت وکړي هر کله چراغ حضرت موسی علیہ السلام هغه اور ته आवाज وکړې شو من شاطئ الوادي الايمن شاطئ معنا جانب دا هغه جانب د هغه میدان نه چې هغه خي طرف د موسی علیہ السلام ایمن ورتزګوي من یمین موسی چې د مدین نه مصر ته روانو نو خي طرف ته د غزي وادي چې کوم وادي کې الله رب العالمین هغه ته پیغمبري ورکړی دا من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه بهغه ځمکه کې چې هغه ډیره مبارکه او ډیره محترمه وا ظاهري هم او معنوي هم من الشجره لا بدل دې د شاطئنا الله ورته دا جانب نه आवाज کو یعنی من الشجره دا غون نه یو دا आवाज کو چې اے موسی علیہ السلام بتحقیق سره انا الله رب العالمین وانا القي عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف فشایونه قتل اے موسی علیہ السلام را مخامخ او یریګه بتحقیق سره ته امینین نه الله بت امن درکې اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء لا غديمه معجزه شوا واضمم اليك جناحك من الرهب او تيوزيك خپل ځان ته د خپل لاس لرا جناح وي وزر ده نو دا لاسم د انسان داسې دی لکه څنګه چې د حیواناتو لپاره د مارغانو لپاره وزر وي نو الله ورته وی دا خپل وزر یعنی دا خپل لاس دا ځان سره یوځای ک من الرهب د وجه د يرنه کله ته يره محسوسای نو دا الله ځان ته نږدې کا الله رب العالمین بس چې کوم دنو هغه ټوله یره ترخه هغه ختمي او غرو ختمي فذانک برهانان من ربک نو پس دا دواړه چې دي معجزې دي د جانب د پروردگار ستانه برهانان دا دو دلیل دي نو معجزه چې دا د نبوت دلیل کنه او لار شته په طرف د فرعون او د سردارانو دا غ باندې انهم كانوا قوما فاسقين قال رب اني قتلت منهم فرمایل حضرت موسی علیہ السلام چې ازما پروردگار بتاقی سلام قتل کړي د دوی نه یو انسان لرا او قبطی می مړ کړي نو پس یریګم چې دوی په قتل کی مال لرا نو پزانې څه پروا نشته چې ما به قتل کی اصل خبره ده تبلیغ مو خبره ته فراهم نشيخه او الله تعالی خو ما وګو باندې لوی ذمہ داری عاید کړي ده نو بیا به د قوم راهنمایي څوک کی چې د مرشم فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني أورور زما هارون عليه السلام چې د هغه ډیر فصیح دی زمانہ په اعتبار د جبه سره هغه جبه ډیر پاکه ده خپل تقریر کوي نو پس ته ولېګا غل سره زمانہ رد ان معنا معینا چې هغه زما یو مددگار او ملا تړوي او تصدیق بکې زما د پاره او په تحقیق سره خو یریګم چې هغه به دروغجن وګڼي مالرا او فرمایل الله رب العالمین سنشد عضدك سنشد معنا سنقوي زرد چې مضبوط وکړو مونږه هغه مټو ستالره په غرور سره او وبګرځو مونږه تاسو لپاره سلطانا یو غلبا الله وی تاسو له بداس یو رعب درکم چې فلا يسلون الیکما نبدر رفیق دا فرعونیان په طرف تاسو باندې تاسو وختهم نشي آزار ولیخه بیااتنا یعنی اذهب بیااتنا لار شت زما په دې معجزو سره او تاسو دواړه چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام او چې څوک تاسو تابعدار دي نو دا بغالي وکیږي په فرعون باندې هر کله چراغ موسی علیہ السلام دوی ته فاغا معجزو زموږ سره واضحه نو ویل دي فرعونیان چې ما هذا الا سحر مفترى جن دې دا لکن دا خو جادو دې د ځان نه جوړ کړی شوی دی دا معجزې یادولې دا معجزې نه دي بلکې دا جادو دی او مونږ نه دي اورېدلې د دې په باره کې هغه پلارانو هم بنو خپلو کې د الله د وحدانیت پیغام او د خپل نبوت خبره دا یو نوې خبره ده کوي وقال موسی او فرمایل حضرت موسی علیہ السلام چې زما پروردگار عالم دی په هغه چا باندې چې چارات کړي په هدایت باندې د جانب د الله رب العالمین او هر هغه څوک چې وي داغه لپاره انجام داغه کور د آخرت چې آخرت کې به څوک ګټي او څوک به کامیابی کېدم یعنی الله تعالی او په تحقیق سره نه کامیابی کې ظالمان او بے انصافان خلق او ویل فرعون چې یا ایها الملأ فرعون خپل سردارانو ته وی چې موسی علیہ السلام وی چې خدای شته او دغه پیغمبر او نعوذ بالله وی ما ته خدا سي دروغ کوي ښه ځکه چې وی خدای ما دې ځان ته لوی حاکم او لوی چې کوم نه هغه ربکم الاعلى وی خو هارون حامان ته وی خپل وزیر ته وی ته تاسو کارو کا چې مال یو لوی قلا جوړه کا او یو لوی بلډینګ
او چې لوی ماڼۍ او بلډینګ را جوړ کړو زه باغې ته بره ورخېږم او بیا به تماشه کوم د موسی علیه السلام پروردګار ته چې ورګشته او کناسي نعوذ بالله دې څه دروغ وي آیا ماڼۍ یې جوړه کړه یا یې جوړه نه کړه قولان یو قول دا دې جوړه نه کړه دا صرف سیاسي حربه وه خلک متنفره کړ او یا دویم قول دا دې چې جوړه کړه او چې جوړه کړه او بیا چې کم دینو دو هغې ته د موسی علیه السلام خلاف چې کم دینو هغه د مشن په طور باندې استعمالوله الله رب العالمین په هغې باندې عذاب راوستو او هغه ټوله ماڼۍ یې راونغښتله او هغه ټوله په فرعونیانو باندې د هغه په لښکرو باندې او تقریبا 10 لکه کسان د هغې د لاندې دا هلاک شو او قتل شو د هغې د لاندې نو الله رب العالمین فرمایي د حق او د باطل دا مقابلې همیش شوي وقال فرعون یا ایها الملأ او ویل فرعون چې ای سردارانو زما نه دی معلوم ما ستاسو لپاره یو معبود ما سوا زمانه من اله غیري ما نه علاوه خو بل ما ته وي نه ښکاري نو تاسو ذکر وشو چې فرعون دهریو دی د خدای قائل نه دی خو وی که تاسو ته خدای وایي یا تاسو ته معبود وایي نو بس دا حق شی دی چې کوم ته زه حاکم وامه او حاکم خو زه مګر بادشاہ خو زه ما نو نعوذ بالله وذي خدای مې شو ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين پس اور بلکته زما د پاره ای هامان په خټه باندې څه مطلب ان څنګه چې په بټۍ کې خلک د خټې نه خښتې جوړي نو دقه شان د مال په خې خښتې جوړي کا د زرګونو او د لکونو په تعداد کې لوی ماڼۍ به جوړوم او لوی محل فجعل لي صرحا نو پس ته جوړ کړه ما د پاره یو محل را نظر کې حامان خو بنه جوړو دا خو بګلکارانو جوړو خو حامان بہت اډر ورکړي ښه نسبت مجازي دی تو وګرځو د ما د پاره یو محل را شاید جذبا نندارو کوم په طرف دا معبود د موسی علی السلام باندې تماشا به تقوم ښه واني لا ظنه من الكاذبين او بتاقي سر ذخامخا ګمان کوم په باندې د دروغ جنونه دا څه خبره ده تکبر کو دو واستكبر ان عن الايمان تکبر کو فرعون د ایمان او لخرو د پزمکه چې بنا حق سره او دی ګمانو کې چې په تحقیق سره دی په طرف زموږ باندې بنو واپس کیږي فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فسراونی سمونږ دلرا او لخرو د دلرا ارتاو کړل موږ دوی لره په هغه دریاب کې بحر قلزم او یا رودینیل دواړه قولونه دي باقي که الله رب العالمین ورغزار کو وګوره چې څنګه دي انجام د هغه ظالمانو خلقو او وګرځول موږ دوی لره ائمه يدعون الى النار پیشوایان او جرن اعلان چې خلق له دعوت ورکی په طرف د اور د جهنم باندې الله وی دا د کفر امامان دي ښه وجعلناهم ائمه او پورل د قیامت باندې بددي مدد نکولې کیږي او ورپسې کومه بدی پوری بدی ژوند دنیا باندې لعنت او پورل د قیامت باندې هم من المقبوحين دا خلق وهم دا هغه خلقونه دا هغه خلقونه چې هغه خراب کړي شي دي د دې ډیر خراب نتیجه او خراب انجام دي قبیحه مقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما هلكنا القرون الاولى او خامخا بتحقيق سرور کړو موږ حضرت موسی عليه السلام ته کتاب لرا چې هغه تورات ورسو د هغه نه چې هلاک کړل موږ هغه جماعت لوم بنو لرا فرعونیان او دارنګ داغي ملګری ټول هلاک شو بصائر للناس چې دا دلایل د پاره د خلقو دا تورات او داغي هغه احکام دا د خلقو د پاره د بصیرت ذرایع چې پوه شي او دا یو هدایت او رحمت شاید چې دوی نصیحت قبول کی د دینا وما كنت بجانب الغربي وصلوي د ټول واقعات د موسی علی السلام د رسالت محمدي ثابت شوه دغه پیغمبر علی السلام دومره تفسیری قسم منو عن بیان کړه حالل کې دی په هغه وخت کې نو چې کله موسی علی السلام د مدین نه روانو پیغمبر علی السلام هو په هغه وخت کې نو او الله تعالی دا ټول واقعای بیان کړل ځکه چې دا د په وحی سره معلومه شوی دا او وحی چې بچا باندې راځي نو هغه د الله تعالی نبی او رسولي نو نبی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه جانب مغربي باندې په هغه وخت چې کله موږ وحی کوله په طرف د حضرت موسی علیه السلام باندې دا کار د نبوت اذ قضینا یعنی اذ اوحینا چې هغه ته موږ د نبوت هغه کار حواله کو او ډیوټي ته حواله کوله او نبی ته وما كنت من الشاهدين او نبی ته دا حاضرینونکو نه په هغه وخت کې ولكن انشانا لكن موږ را پیدا کړل هغه جماعتونه او هغه قومونه نو پس وګد شول پاغي باندې عمرونه او زمانه وما كنت ساويا في اهل مدين ساويا معنا مقيما او نبی ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې رکیدونکو باغ د مدین په خلقو کې
چې تعال وسط باغی باندې آیتونو زمونږ لرا لکن مونږه لیګون کې چې کوم دی خپل پیغمبرانو لرا یا ولکن كنا مرسلین ان لکه چې تم راولېږلې او تم رسول جوړ وما كنت بجانب الطور او نبی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه طرف د کوه تور باندې په هغه وخت چې کله مونږه आवाज وکړ حضرت موسی علیه السلام ته ولكن رحمة من ربك يعني ولكن أرسلناك رحمة من ربك لكن أوليك من تعالى رشي ورحمة بيد الله رب العالمين طرفنا أو دير بارة توير حق قوم لرا جنة راغلة دوي تاسوك يرون کے من قبل کا اڑان دستانا دیکھا پا بنو اسماعیل کے بل پیغمبر نو راغلے خواہ ہاں پا بنی اسرائیل کے خودیل پیغمبران راغلی ہوں خو پا بنو اسماعیل کے دا پیغمبر علیہ السلام نا علاوہ بل پیغمبر نو راغلے او دا قریش چی دی نو دا ټول بنی اسماعیل دی نو اللہ تعالیٰ فرمائی تمی پاک نبی و رسول راولے گلے ذکر کمان نوے را لے گلے نو سباب دی قریشو او دی اہل مکہ اللہ تا فریادون کول چی کاش اللہ کدا مونگتا ہے نبی و رسول را لے گلے وے نو مونگ بداغ اتباع کڑے وا خدا رچی مونگا امیین پاتی شو او انپڑا پاتی شو نو اللہ تعالیٰ تمی پاک نبی راولے گلے چی سبالا سوک عذر نپیش کی اتمام حجت بدوی باندے وشو ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير نذير پار چتویا حق قوم لر چ نذر اغله حقی تسو کی رون کے اڑان دی سانا خائی کی چدوی نصیحت قبول کی ولولا ان تصيبهم مصیبت او کچرنے ودا خبر دا استخفیف دے کچرنے ودا خبر چ ورسی کی دوی ته یو مصیبت او یو عذاب په سبب د هغه اعمال چې وړاندې دی لګلی د لاسونو د دوی او بیا وایي دوی چې اے پروردگار زمونږه ولې تا نظر علی غلې په طرف زمونږ باندې یو رسول او نبی چې پس مونږ تابعداري کړې وې د آیتونو ستا او شو مونږ د ایماندارو مسلمانانو نه نګور ولولا ان تصيبهم نو جزاء لو محذوفه ده کچره دا خبره نه وې نو لعاجلناهم بالعقوبه الله ما بغى سزا فورا را لګلې خدا نے فوراً سزا راولے کم بیا فریادونه کی چې خدای پاک مونږ ته د نبی را لګلې وې نو الله دې وجنا لاول مو ته نبی راولې کو او پیغمبر علیہ السلام هغه الله تعالی خاتم الانبیاء وګرځو فلما جاءهم الحق من عندنا فظهر کل چراغ هغه حق څه شه قرآن پاک دے او رسول پاک صلی الله علیه وسلم دے د جانب زمونږ نو ویل دی اهل مکه چې ولې نه دی ورکړل شوی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په مثل د هغه باندې چې ورکړل شوی دی حضرت موسی علیه السلام ته په یو ځل باندې بوته غون کتاب ورکړل شوی کنه اوسې په دا اعتراض راوخته نو الله تعالی وی ځټیک د چتا سوې هغه نبی به منو چې دا چا کتاب په یو ځل راغلی او چې کم په مختلفو اوقاتو کې راغلی هغه به نه منو نو الله تعالی موسی علیه السلام سره بیا لیت العل ولیکول هغه سره خلکو اختلافات کول حالانکه دا کتاب خو په یو ځل باندې راغلی و اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل آیا ول کفر نو کړی شی په هغه کتاب باندې چې کوم ورکړی شوی د حضرت موسی علیه السلام ته په خوا د دینه قالوا سحران تظاهرا ندې کې قراتونه دو دي یو قرات زمونږ دی قالوا سحران تظاهرا ویل بدی خلقو سحران چې دا تورات او دا قرآن چې دی نو دا دوا جادو دی قرآنم جادو دے او توراتم جادو دے تظاهرا چې دواړه د یو بل سره یو شانتی دي یو بل سره تعلق لري او د یو بل سره چې کوم دی نو هغه یعنی وضاحت او د یو بل سره یو شانوالی لري او بعض قراتونو کې دی قالوا ساحران تظاهرا ویل بده خلقو چې دا موسی علیه السلام او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دواړه چې دي جادوګر دي نو دا هغه خلقو هغه ته جادوګر وي او د دې خلقو د ته جادوګر وي وقالوا انا بكل كافرون او ویل بدوی چې په تحقیق سره مونږ په هر یو باندې بكل من الكتابين که تورات ته او که قرآن دی مونږ په هغه باندې کفر کو نه منو تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فاتوا بكتاب من عند الله قل یعنی توبیخا لهم زورا وتورکا چراوړی تاسو یو کتاب د جانب د الله رب العالمین نه چې هغه ډېر هدایت کوونکی وي د دې دواړو کتابونو نه چې تورات نه منه قرآن نه منه نو ځکه نه د هغې په بل کتاب پیش کړي چې هغه ډېر هدایت کوونکی وي چې زه تابعداري وکړم د هغې که چېرې تاسو رښتینی یې په دې خپله خبره کې فإن لم یستجیبوا لک پس که چېرې دوی خبره منظوره نه کړه ستا لپاره بل کتاب پیش نه کو نو پس ته پوه شه چې په تحقیق سره دوی تابعداري کوي د خواهشاتو خپلو او څوک دی ډېر ګمراه د هغه چا نه چې هغه تابعداري وکړي د خواهش خپل بغیر د هدایت د الله رب العالمین نه ومن اضل ان لا احد اضل ددن غټ گمراه انسان بل نشته ان الله لا يهدي القوم الظالمين
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من المغفورين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. जी دا خو دې خیر پای نتیجه دا غره وته به الله تعالی ایمان نصیب کړي دی وخت ولا ایمان نه راغلی دی وخت ولا موسی علیه السلام د پیغمبر اعلان هم نه کړی خو د سره الله رب العالمین د موسی علیه السلام سره یو خیبر وکړ همدردي وکړه کتاب من قبله یعنی قبل القرآن مخکې د دې قرآن پاک نه تورات او انجیل او زبور والا اهل کتاب چې دي نو هم به یؤمنون هغه خاص په دې قرآن پاک باندې ایمان راوړي. عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ او اقشان د اهل حق حضرات هغه زدم نه کوي او عنادم نه کوي. وإذا يتلى عليهم او په هغه وخت چې کله تلاوت کول کېږي دا قرآن پاک په دوی باندې نو دی وایي چې موږ ایمان راوړل په دې کتاب باندې چې دا حق دی او ثابت دی د جانب د پروردگار زمونږ نه او په تحقیق سره موږ چې یو إنا كنا من قبله مسلمين په تحقیق سره موږ مخکې د نزول د قرآن پاک نه الله رب العالمین ته منقاد او تابعدار یو. موږ خو مخکې نه د الله حکم منو که تورات په شکل کې او کاغذ انجیل په شکل کې او کوس هغه د قرآن حکیم په شکل کې دی خو چې د الله حکم دی بس موږ هغې ته گردن نهاد یو. نو الله وایي داسې اهل حق حضرات چې لا ولې په خپل نبي باندې ایمان راوړی دی او بے په آخري نبی صلی الله علیه وسلم باندې هم ایمان راوړو اولی تورات او انجیل باندې ایمان راوړو او اوس په قرآن حکیم باندې ایمان راوړو او الله تعالی یؤتون اجرهم مرتين الله به دوی له ډبل اجر ورکوي. او احادیث مبارکو کې هم دا غي تذکرہ ده چې داسې خلقو ته الله رب العالمین ډبل اجر ورکوي ځکه یو ایمان بالتورات او بل ایمان بالقرآن یو د ایمان بموسی و عیسی علیهم السلام او بل د ایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم. الله تعالی دا غي توصیف فرمایي چې اولئک یؤتون اجرهم دغه کسان چې دي دغه اهل کتاب چې اوس ایمان راوړو نو ورکول کېږي به دوی ته هغه اجر او ثواب د دوی ډبل او بدله په سبب د هغه باندې چې دوی صبر کړو په هغې باندې. یعنی مطلب دا چې د الله په حکمونو باندې او د الله تعالی په تعلیماتو باندې صابر او شاکر وو. ويدرؤون بالحسنة السيئة يدرؤون معنا يدفعون او حال دا دی چې دوی دفع کوي په نیکۍ سره هغه بدۍ لره د دوی دومره اوچت اخلاق دي که څوک سره بد وکړي خو دوی ورسره ښه کوي د بدۍ بدله بدي نه ورکوي بلکې د بدلۍ بدله هغه نیکي ورکوي. ومما رزقناهم ينفقون اکثر دا د موبایل د وجې نه کوي موبایل چې دي نو دا بالکل بند ساتي بیا به دا دغه نه کې سایلنټ ساتي. ومما رزقناهم ينفقون او د هغه مال نه او د هغه څیز نه چې روزي کړی دی مونږ دوی ته خرج کوي فی سبیل الله تعالی د الله رب العالمین په هغه لار کې. نو ګوره مما رزقناهم عام دی الله وایي چې ما وله کوم شی ورکړی دی که الله وله مال ورکړی دی نو هغه د الله د نوم نه قربانوي او که الله رب العالمین وله عمر ورکړی دی نو بیا هغه خپله زندګي هم د الله د دین نه قربانوي. که الله وله علم ورکړی دی نو هغه علم هم د الله په لار کې خرج کوي خلقو ته یې ښي په هغې کې بخل نه کوي. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه او په هغه وخت کې چې کله دوی واوري یو لغو او بیهوده خبرې لره نو دوی مخ واړوي د هغې نه چې څوک فضول خبره کوي نو د هغې سره الجاویږي نه. قرآن حکیم دا تعلیم مونږ ته راکوي چې یو سړی هغه لغو او بیهوده خبره کوي نو دی د هغه سره نښلي نه بلکې دی ته نه مخ واړوي. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صرف دونه ورته ووایي چې
چې وقالو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم او دی اوای حقیقتا چې زمونږ د پاره غ عملونه او کردار زمونږ دی او تاسو لپاره غ اعمال او کردار تاسو دی هر یو په خپل عمل باندې الله رب العالمین ته جواب دی وي سلام علیکم دا سلام د متارکت شو سلام علیکم بس خبره ختم نور باسونه نه کوخه دغه په باسونه باندې مسلې نه حل کیږي دومره دا چې صرف دلایل می بیان کړل او د حق حغلار می تو خودل اوس کوم مناظره کوي نو د مناظرو څه فائدہ نشته لا نبتغي الجاهلين نلټو مونږه هغه جاهلانو او بے وقوفانو خلق لرا څه مطلب په جاهل پس مونږه ور پسې کی ګناه غل بیا د ګوره پورې نه غلوخه ابتغاء لټول دي چې کوم سړی جاهل دی بے وقوف دی بس د الله دین مرتبه بیان کو بیا ور پسې کی ګناه انک لا تهدی من احببت اوس الله رب العالمین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې دا کتابونه ټول د الله تعلیمات دوی ته وقتن فوقتن بیان شوی دي او پیغمبران هم دوی تراغلي دي او هدایت چې ده ایصال ال المطلوب چې دوی راه حق تراشي او صراط مستقیم او په توحید باندې راشي نو دا د الله تعالی په اختیار په تحقیق سره ته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هدایت نه کوي هغه چاته چې وګواړي ته هغه لرا او خوښ غني ته هغه لرا چې ګنستا چاته خوښي چې دې په هدایت باندې راشي ځکه ابو طالب سے چې کله دغه شان وفات شنو پیغمبر علیه السلام باغې باندې ډېر غمجنو نو الله رب العالمین د تسلی لپاره دا آیت راولي لیکن الله رب العالمین هدایت کی هغه چاته چې وګواړي او الله رب العالمین ډېر هغه پویدون کې دې په هدایت یافته خلق باندې الله تعالی علم دې چې څوک په هدایت باندې راضي او بنې کلار باندې روان دي او بچا کې استعداد او صلاحیت شته او چا کې نشته وقالوا ان نتبع الهدى لو صلى الله تعالی داغي نه شکایت کی داغي عذر را نقل کی بعض خلق بوي چې موږ ایمان ځکه نه راوړو چې مسلمانان خو چونکې لږ دي او کمزوري دي او کافران خو ډېر زورور دي او زیات دي نو اسنه چې موږ تاسو مالی او جانی تاوان را ورسېږي دا کافران نو الله رب العالمین فرمایي چې خوف د الله نه کوي هغه د مخلوق نه مکوي او الله تعالی فرمایي تاسو د حرم زمکه اخو ما همیشه لپاره د امن زمکه ګرځولې ده په جاهلیت کې وهم هغه ته د اسلام نه وړاندې نو چا چې کوم دی په یعنی خیرن سترګ باندې نه کتل وقالوا ان نتبع الهدى معك او وایدا مشرکان او کافران چې کله موږ تابعداري وکړو د هدایت سرستانه یعنی ایمان راوړو پتا باندې نو نتخطف من ارضنا لفظي معنی دا ده چې او به تختولې شو موږ د اسمکه خپلینا سمانا ان نخرج موږ بسوک جلاوطن کې او د کلی نه به موږ وشړي دا کافران برا باندې غالب شي او زور اور شي دیو جن موږ ایمان راوړو الله تعالی جواب ورکړي اولم نمکن لهم حرما آمنا آیا ولنده ګرځولې موږ دوی د بار حرم زید امن تمکین ویل کېږي قدرت ورکول ته الله یې ما دوی له دا قدرت نه ورکړي چې حرم کې مولا د امن ماحول فراهم کړی دی یوجبا الیه ثمرات کل شیء چرا رسول کېږي دغه حرم مبارک ته هغه میوه د هر یو سیز جدا یو روزی د جانب زمونږه چار چاپیره اطراف او اکناف کې ثمرات او میوه کېږي او هغه بتا در حرم پس مکه باندې ملاویږي د ابراهیم علیه السلام هغه دعاګانې دي ولكن اکثر د دوی نه چې دی هغه نه پوهیږي په دې باندې وکم اهلکنا من قريه دا صلی الله تعالی هغه ته تخویف ورکړي چې هغه کفار او مشرکین چې چا مخالفتونه کړي وو او عادیان او سمودیان او دغه پیغمبرانو قومونه داغي چې کله د الله رب العالمین احکامات تکراو کړل نو داغي انجام او نتیجه هغه سره وته نو دوی خو وی چې کومه ایمان راوړو نو موږ ته تاوان راورسي الله وی خبرم غلطه وکړه که ایمان ورا نه وړو نو تاسو ته تاوان دررسي تاسو دنیا تاریخ عالم وګورئ چې کوم خلق د الله حکمونه ندي منلي نو هغه تباشي دي او چې کوم منلي دي هغه ته الله رب العالمین نجات ورکړي دي وکم اهلکنا من قريه او ډیر هلاک کړي دي مونږه دا غکلونه یعنی من اهل قريه هغه اوسیدونکي دغه کلو بدرت معیشتها چاغي سرکشي کړي او باغ ژوند د دنیا خپل باندې بدرت معیشتها یعنی فی معیشتها منصوب ده په نزع د خافض سره
او بطرت معنا تمردت سرکششی وو تکبر او لوی کړي و پاغه ژوند دنیا باندې الله به انجام دی وګوره فتلک مساکنهم پس دغه داغه کندرات تی چاپیره چې ګرځي د سمودیانو د لوط علی السلام د قوم د شعیب علی السلام د قوم د عربو پزمکه باندې دا ټول کندرات او داغي بسای او داغي مشاهده کول شي پس دغه داغه کندرات او کورونه دي چې اوسېدل او نه کړی شو باغی کې رسو داغینا الا قليلا لكن لغنتا وكنا نحن الوارثين او یو مونږه باقی پاتې کیدونکي الله وی دا ټول مخلوق او انسانیت دا به ختم شي او الله رب العالمین چې دی ولله میراث السماوات والارض والله بوارث وی او الله تعالی او باقی وی وما كان ربك مهلك القرى وصلى الله تعالی فرمایي چې بکم قوم باندې یا بکم ملک باندې عذاب راغله دی نو دا څنګه د شګین هغه به خبرو او عذاب پر راغی دا ول الله تعالی پیغمبران را لېګلې دي کتابونه را لېګلې دي او هغه ته د هدایت لار متعین کړي دا او چې کله هغه زید او عنایت کړي نو دا غینه پس الله رب العالمین باغی باندې عذاب را لېګلې دي وما كان ربك مهلك القرى او نه دې پروردگار ستا هلاکون کې او تبا کون کې هغه کلو لرا یعنی اوسیدون کو دا غی لرا تر دې پورې چراولېږي الله رب العالمین فی امها رسولا فصدر مقام دا غی کې او پیغمبر لرا مور ته وي دغه د امور چې دا د ماشوم دا دغه لپاره یو مرکز دی دا اولاد لپاره یو مرکز دی نو الله تعالی چې کوم دی نو د کوم ملک چې کوم صدر مقام وي مرکز وي نو هغه تم ویلېږي نو چې کوم کلی وي دا هغه چې کوم بنیادی مرکز او دارالخلافه نو باغې کې لاول الله تعالی خپل یو نبی او رسول راولېږي دغه چې دارالخلافه کې او باغ صدر مقام کې راشي نو ټول اطراف خبر شي چې څوک به خبره پاتې نشي ښه چې خبر په اسلام آباد کې کیږي نو د پاکستان ګډ په بیا دا غینه خبرې ښه نو الله تعالی ویلاول زو یو رسول او نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه داغه په مرکز کې او داغه په اصل کې راولېږم یتلو علیہم آیاتنا چاغه تلاوت کوي بدوی باندې آیاتونه زمونږه او نه یمونږه هلاکونکي هغه کلو لرا یعنی اوسیدونکو داغه لرا لکن حال لا دې چې هغه اوسیدونکي داغه ظالمون یعنی مشرکون هغه ظلم او شرک کوي کفر کوي وما اوتیتم من شیء او هغه اوس الله رب العالمین ترغیب او ترهیب ذکر کوي دواړه وی هغه چې درکړل شوی تاسو ته یو سیزنا دا عمر او دا مال او دا بنگلی او دا کورونه الله یې بده غاوره کې غیما ځکه چې دا سامان د دې ژوند دنیا دی او دا یو رونق د دې ژوند دنیا دی وزینتها وما عند الله خير وابقى او هغه نعمتونه چې بنز الله رب العالمین باندې دي د جنت نعمتونه دي هغه ډیر بهترین او ډیر پایدار دي الله یې بخله بیلنس سو ګورغه خپل د دواړو تاسو ټول کوي چې یو طرف ته موجوده نعمتونه دي باغی تاسو دین پرې دی او غنن دی او سبای پته نه لګي او یو هغه نعمتونه دي چې باغی باندې زوال راځي نه نو افلا تعقلون آیا پس تاسو د عقل نه کار نه اخلي سمانا یعنی تؤثرون الفانی علی الباقی الله وی دون عقل نه بګی نشتا چې تاسو فانی له باقی باندې ترجیح ورکوي دنیا له په آخرت باندې ترجیح ورکوي دا د عقل مند انسان کار نه دی ښه افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه الله تعالی فرمایي چې آیا پس هغه څوک چې وعده وکوم دا غسرہ یو وعده خیستا فهو لاقيه چې پس دې میلاوي دن کې دې دا خپل وعده سره څه مطلب الله وی چې چا ایمان او عمل صالح خپل کو زبول جنت ورکوم نو دا وعده خیستا ده نو الله وی خامخا مؤمن مسلمان دې بوس جنت ویلی او دې به جنت لذي نو یو خدا انسان شو چې دا کامیاب دی او دته الله تعالی جنتونه ورکړل نو دغه انسان کما متعناه متاع الحیات الدنیا آیا دا پشان دې هغه چا دې چې فائدہ ورکومږه غته هغه فائدہ دې ژوند دنیا یو سور دې نخري وکړي او یو سور دې چې کم دین هغه رونقونه او جاه جلال د دنیا باغې کې وګرځي کو ایمان او د عمل صالح سرمایه او سره نشته ثم هو يوم القيامه من المحضرين او بیا وی دغه انسان په ورځ د قیامت باندې د حاضر کړو شو نه په عذاب الهي کې من المحضرين في النار الله وی دا ډول یو شانتی دي
لا چرتم یو شانتی نه دی دا اول کامیاب دی او دا دویم چې دی دا ناکام دی و یوم ینادیهم او په هغه ورځ باندې دا اوس الله تعالی تخویف اخروی ورکړي دی ته مخکې وی چې په دنیا کې ود باندې عذابونه راشي لہذا صراط مستقیم مپرې دی او اوس الله تعالی فرمایي چې آخرت او د محشر هغه ورځ ګوره حق ده او په هغه ورځ باندې چې आवाज به وکړي دوی ته الله رب العالمین نو پس وایي به الله پاک چې چرته کې دي هغه شریکان زما هغه شریکان کنتم تزعمون چې تاسو وګمان کو داغي چې انهم شرکای تاسو زما د پر نور معبودان او زما د پر نور ملګری پیدا کړی او داغي عبادت بم کو او داغي په حکم باندې بچلې دی نو چې څوک هم د الله حکم پری دي د بل چا د وجنه نو الله ورته ویرای ولا اوس کنه هغه څوک دی چې هغه تا زما حکم داغه د وجنه پرې خو دو استاد ګمان او هغه څوک څه شو نو قال الذين حق عليهم القول اوس دغه متبوعين او تابعين مټول جمع شي معبودين او عابدين هغه مشران او کشران او په یو بل باندې لعن توعن کوي سبوي قال الذين حق عليهم القول وای به کسان چې ثابت شوه دي او رښتیا شوه دي پاغي باندې هغه وینا القول بدخول النار چې داغي باره کې فیصله شوه ده چې بس نسې جهنم ته داخله وي داغه کبرا دي داغه رؤسا دي بسوي ربنا هؤلاء الذين چې اے پروردگار زمونږه دا کسان هغه کسان دي چې گمراه کړي مونږ دوی لرا اغویناهم کما غوینا نو گمراه کړي مونږ دوی لرا لکه څنګه چې مونږ په خپل گمراهو دا کبراګان به الله تعالی عذر کوي چې دا کشران تابعین نن مونږ یادې نو خدای پاک مونږ خو دې ټیک د بیلاری کړي وو گمراه کړي وو خو مونږ په خپل گمراهو وې دا هر لوخ نه هغه شی ساتي چې کوم پکې کل اناین ينزح بما فيه نو کوم ته خپل هدایت میلاوي نو دې ته هم هدایت کړي او چې کله موږ سره گمراهي و نو بس خپل دې ته د گمراهي درس ورک او دې ته غلط لارو کو دلا خو الله تبوي چې موږ استاب جناب کې اوس دا عرض معروف پیش کو چې تورعنا الیک موږ اعلان د بیزارۍ کو په طرف ستا باندې خدای پاک موږ ردی کشرانو نه د دې تابعینو نه بیزارۍ او دیم ډېر بد کول چې د خدای حکم پرې خو دو او زمونږ اتباع کوله ما كانوا ايانا يعبدون نو دوی چې کوم نه چې خاص زمونږ دوی عبادت کو دا دوی د شیطانانو عبادت کو دوی د خپل نفس عبادت کو دای زمونږ نه کوخه نو ګره متبوعين بد تابعين نه منکر شي وقيل ادعوا شركاءكم او ابو الیشی دا وسغه تابعین ته خطاب دی هغه ته ابو الیشی ابو الیشی دغه تابعین ته چې او بلای تاسو هغه شریکان خپل لرا هغه کوم چې تاسو متبوعین دي نفدعوهم اغيب او بل دوی لرا چې شابه را مدد شي کنه موږ سره امداد وکي دې عذاب نم خلاص کړي نو فلم يستجيبوا لهم اغيب خبر منظور نه کړي دوی د پاره اغيب وی کارم سره موږ د ځان امداد نشو کولای تاسو وسوکو ورأوا العذاب او دی به وګوري هغه عذاب الهی لرا او دا ارمانونه بکی چې کاش کچره په تحقیق سره دوی هدایت مندون کوي کاش کومه د هدایت بلار باندې تلې وي نو نن به موږ په دې عذابونو کې او په دې ذلت سره به نو مخشوي و یوم ینادیهم او په هغه ورځ باندې چې आवाज وکړي الله رب العالمین دوی ته پس وای با الله پاک دوی ته چې ماذا اجبتم المرسلین چې څه شی جواب ورکړیو تاسو پیغمبرانو زماته وای کنه ما پیغمبران درلېګلی وو او کتابونه می درلېګلی وو نو تاسو هغه ته جواب سو یادم دي تاسو بداغي متعلق کم یعنی چې کم دین هغه رویه اپناولا فعمیت علیهم الانباء یومئذ عمیت معنا خفیت نو پس پټ بشي او ورک بشي په دی باندې هغه خبرونه الانباء هغه جوابونه هیڅ جواب به سره نه ښه الله رب العالمین ورته د ما پیغمبرانو لم څه جواب ورکړی وو ودینه بوار پار خطا شي جوابونه به نه هیر شي او پټ بشي فدق ورځ باندې فهم لا يتساءلون نبذيبه پوسونه نه کی دی او بلنا داسې دهشت او داسې چې کم دی وحشت کې براگیر شي چې ثم بكم وباد شي نه یو د بل نه تاسو کوي او نه بل د بل نه تاسو کوي خدا یو ټیم دی او بیا به یو ټیم داسې راشي چې فهم يتساءلون بیا به یو بل نه تاسو نه کوي
چې لکه ته زما سره څه امداد وکړه یا ته چې کوم نه ماته دا خبره وښایه او بل ته وایي لکه د قیامت لویه ورځ ده. فاما من تاب دا اوس د هغې الله رب العالمین هغه جواب ورکوي چې اصل کې دا ټوله خبره د دنیا په اعتبار سره ده چې دلته ایمان او عمل صالح چا سره وي نو د هغه دپاره د کامیابۍ سرټیفیکیټ دی او چې څوک د هغې نه محروم دي نو د هغه سره د ناکامۍ سرټیفیکیټ دی. نو دا گویا کې ترغیب دی الی الایمان چې ایمان راوړه چې دا جوابونه ته آسان شي. فاما من تاب پس هر چې هغه څوک دی چې هغه توبه وکړه یعنی عن الکفر والشرک وآمن او ایمان راوړ په الله رب العالمین باندې وعمل صالحا او اعمال صالحه اختیار کړل ان ټول فرایض او واجبات هغه باندې عامل دي او د محرمات او نزان بچ کی نو پس امید دې چې شی بدا سره د کامیابی دن ګنا وربک یخلق ما یشاء ويختار او پروردگار ستاسو دې هغه پیدا کی هغه څه چې وګړي الله رب العالمین هغه لرا او اختیار مند الله رب العالمین ويختار اختیار د ټول کائنات داغه سره دی هغه مختار کل دی په مخلوق کې څوک هم داسې نشته چې ګینه حقیقت الله رب العالمین هغه اختیارات ورکړي دي. یو خو د دارالاسباب لاندې چې کوم اختیارات دي نو خو د هر یو انسان سره او د هر یو مخلوق سره خپل دي لیکن حقیقي اختیار چې دی هغه د الله رب العالمین سره دی. کاغه بارانونه دي او کاغه بیماری دي او کاغه عزت او ذلت دي او کاغه مرګ او جواک دي. وربک یخلق ما یشاء ويختار ما كان لهم الخيره نشتره د دې مشرکین د پاره سه اختیار نن خو دوی کفر کوي شرک کوي او الله تعالی دې سره د حق حاصل نه دی پاک دی الله رب العالمین او اوچت دی د هغه سره چې دوی شریکي د الله رب العالمین سره او پروردگار ساتي دی هغه عالم نه باغسیز باندې چې پټوي هغه لر سینې د دوی هغه پټ رازونه هم الله تعالی معلوم دي او هغه چې ښکارا کوي دوی هغه لرا او دقه الله رب العالمین خو هغه ذات ته چې صورت مکی دی نو زیات زور د توحید داغه په بیان باندې دی ځکه چې مشرکانه معاشره ده او هغه در توحید دا غږ دا تعجب ښکاری نو قران حکیم ورته بار گوش گزار کوي چې وهو الله لا اله الا هو او دغه الله رب العالمین چې دی هغه الله پاک دی چې نشته معبود بر حق لیکن هغه دی او خاص داغه د بار تعریفونه او حمدونه دي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې فی الاولى والآخره الله وی دلته هم حمدونه او تعریفونه داغه مستحق الله رب العالمین دی او آخرت کې هم جنتیان چې دي نو هغه به وي چې الحمدلله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوء من الجنه حيث نشاء التم حمدنا دي او دلتم د الله د بار حمدنا دي او خاص د الله رب العالمین د بار فیصله او اختیار دی او خاص په طرف دا غبان وتا ټول واپس کیږي بعد الموت قل ارايتم ان جعل الله اوس دغه مضامین او د اثبات تبار بیا دلایل عقلیه دي الله رب العالمین فرمایي د شپې د ورځې د نظام ته وګورئ دا د الله مهرباني ده کني که الله تعالی دا شپه نه ختمي او مسلسل شپه دا تیار ده شپه دا او تیار ده الله وی څوک داسې ذات ویني چې راشي او پتا سو باندې رڼا راولي الله او یا که الله رب العالمین مسلسل ورځ کی او بیا به شپه ناراضي نه د آرام د پاره او نه چې کوم د سکون د پاره او مسلسل ورځ وینو بیا داسې ذات شته چې هغه پتا سو باندې شپه راولي الله نو الله تعالی وی چې کله دا نظام کائنات زما په حکم باندې روان دي یعنی په تکوینیاتو کې الله رب العالمین اختیارمند دی نو په تشریعیاتو کې هم الله رب العالمین اختیارمند دی یا په مالی جانی ټول عبادت داغه د لپاره مستحق د عبادت صرف او صرف الله رب العالمین دا شرک مکوي او نظر و نیاز لغیر الله مکوي د بوتانو پوجا پاٹ مکوي قل ارائیتم تو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې خبر را کوي ماته یعنی اخبرونی کچره وګرځي الله رب العالمین پتا سمای داشپا سرمدن یعنی دائما همیشه لپاره تر د ورځې قیامت پورې قیامت شي خو یو شپه ختم نشي حق شان شپې نو من اله غیر الله سوک ده هغه معبود ما سوا د الله رب العالمین چې هغه راولي تاسو ترنا لرا بدیاین یعنی بنهار چې هغه ورځ کې او دا هغه غرنا پتا سو باندې راشي آیا پس تاسو ناورې دي دلیل لرا الله وی د قران دی دلایل تم خیال نه دی تو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې ما ته خبر را کوي اخبرونی
وچره وګرځي الله رب العالمین پتا سو باندې ورځ سرمدن یعنی دائما ہمیشہ ہمیشہ تر ورځ قیامت پورې نو څوک دی بل معبود ما سوا د الله رب العالمین نا چرا ولی تاسو تشبیل را تسکنون فیه چې تاسو آرام او ټیکاو حاصل کوي باغی کې د قشان به آرام وګرځي ها سرولی برولی دا خوشبشي نو چې سار انسان را پاسي نو بیا تازه دم را پاسي ها بیا په یو نوی اعظم او په یو نوی ولولې سره دی را پاسي او هغه ټول ستړي سومانی هغه ختم شي وي افلا تبصرون الله وړاندې هونه نه ګورئ تاسو دې خبرې ته ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار او دام د الله رب العالمین مهرباني ده چې پیدا کړی دي تاسو لپاره شپې او ورځې لرا دې لپاره چې تاسو آرام حاصل کړئ باغې کې لتسكنوا فيه لفنشر مرتب ده د شپې سره دا لګي ولتبتغوا من فضله دا د نهار سره لګي او دې لپاره چې تاسو اولټوي هغه مهرباني ده الله رب العالمین تجارتونه او زراعتونه او ملازمتونه پکې وکړي او خای کی چې تاسو شکر ادا کړئ د الله رب العالمین لپاره او په هغه ورځ باندې چې आवाज وکړي الله رب العالمین دوی ته فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون وایي الله رب العالمین چې چرته کې دي هغه شریکان زما هغه شریکان چې تاسو بګومان کو شریکان هونه او تاسو بګومان کو چې راشتا نو وایي کنه اوسه پکوتا کوي او را دي شي او تاسو مدد دیو کې ځکه تاسو به هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله و در قیامت په میدان کې وای چې را دي شي او د حساب سفارش وکي نو په دغه وخت کې بیا شفاعه نشته ونزعنا من كل امه شهيدا او راو بباسمونګه نزعنا معنا اخرجنا راو بباسمونګه د هر یو امتنا یو گواه لرا شهيدا هو رسولهم هغه دغه وخت نبی او دغه رسول وي الله تعالی به د هر امت خپل خپل گواه راو باسي او بوایو مونږه چې راوړی تاسو هغه دلیل خپل لرا برهانکم علی الشرک تاسو چې شرک او کفر کوو نو وایي کنه تاسو سره بدی باندې څه دلیل نو پس دی بدا معلومه کی چې په تحقیق سره حق څه دی هغه الله رب العالمین د پاره دی دا مونږ په غلطه باندې وو ودل عنهم ضل من غابا او رب بشیر دوینا هغه څه چې دوی دروغ جوړول په الله رب العالمین باندې یفترون معه شرکاء چې د الله سره کوم شریکان جوړ کړي وو ناغټون ابدن ورکشي پکار بیران شي ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وس الله رب العالمین تخفیف دنیوی ورکی مخکې خود آخرت معاملہ وا الله وی آخرت نه دنیا کې هم د باندې عذاب راشي ک الله وغوړي ښا لکه قارون نه عبرت واخله قارون د موسی علی السلام د قوم سره او اسرائیلی بلکې روایتو کې راځي د موسی علی السلام د ترزوی او د ترورزوی فرشتہ کې راته لیکن د موسی علیه السلام په وخت کې د الله رب العالمین ډیر مال او دولت او خزانه ورکړي وي د باغی باندې مغرور شو او چې کم دینو باغی کې د الله حقوق ادا نکړل او ورته د موسی علیه السلام خلاف سازشونه او پروپاګاندا جوړې کړې نو الله تعالی چې څوک د حق د داعی مقابله کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه د حق داعی دی او دوی مقابله کوي نو بیا د قارون نه د عبرت واخلي چې د حق داعی موسی علیه السلام او قارون دغه مقابله وکړه نو انجام یې څه شو نو د زکات حکم راغی قارون ته موسی علیه السلام وی چې دا تعالی الله تعالی خزانه درکړي دي په دې باندې دومره مغرور کېږه ما او په دې کې د الله حقونه ادا کوا نو په موسی علیه السلام باندې بلیم ولګوي ښا وی اوسې زمونږ مال تکاروي زمونږ په مال کې دې چې کوم دنو مداخلت کی داسې کوي او داسې ورکوي او داسې ورکوي نو یو فاحشه خدای وکتله لاول خپل قوم ځان سره په اعتماد کې واخیسته وی اوسه پورې موږ ته موس کوي روزنی سي نو دا خبره کوټیک وي اوس وی دا مال موږ لرا کوي نو دا خود موږ مال تاړه ولې ده نو یو فاحشه خدای وکتله بدکارا او هغه ته وی دونه پیسې بل درکم خو ته په موسی علی السلام باندې بلیم ولګوخه نعوذ بالله چې د ما سره بدکاری کړي دا او کدا بلیم بد باندې ولګي د دروغ دی ولې نه خو بیا ورته د پیغمبري هغه میشن او د نبوت او د رسالت هغه میشن هغه بټول کمزور شي او هغه ناکام شي نو دا ګوره د وخت جابر قوتونو او د وخت ظالم طاقتونو په هر داعی د حق باندې دا کوششونه کړې دي چې د داغدار شي او د چې کوم د خلاف پروپاګاندا وشي نو بهرحال موسی علیه السلام د بنی اسرائیل په یو لوی اجتماع کې وعظ کو او تقریر کو
او دغه دوران کې قارون چې کومه فاحشه تیار کړې و موسی علیہ السلام د الله احکام بیانول او باغ احکامو کې یو حکم دام بیان کو چې چا زنا وکړه نو اغلب رجم ورکوخه ځکه دا ډیره بدکاری ده او ډیره فاحشه ده نو قارون ورته پاسې نعوذ بالله وی کدا کار تا کړی نو حضرت موسی علیہ السلام ورته وی چې استغفر الله العظیم الله دې مال دې کار نه بچ او هغه خدای په یکړه چې ته په دغه وخت کې بیا پاسې نو هغه پاسې ده او دې د پاره چې موسی علیہ السلام باندې الزام ولګي نو حضرت موسی علیہ السلام هغه تلاول قسم ورکو استاد په هغه خدای باندې قسمی چې کوم بنی اسرائیل له نجات ورکو او په هغه خدای دې ستا قسمی چې فرعون غرق سره د الله ولشکر نه او په هغه الله دې ستا قسمی چې هغه تورات په ما باندې نازل کړی دی رښتیا خبر او کې سدي نو هغه خزي په خپل باندې دا خبره جاری شوې وېدا چې کوم دې هیڅ خبره هم نشته او قارون مال دونه پیسې راکړي دي او مال دونه انعامونه منلي دي او ماته موسی علیہ السلام باندې الزام ولګوه او تور په ولګوه نو حضرت موسی علیہ السلام هغه باغې باندې ډېر خفه شو او ډېر دلګیر شو او خیره ورته وکړه نو الله رب العالمین موسی علیہ السلام ته وی چې بس د ازمکه ستا په کنټرول کې ده او دې ته حکم کاوه نو الله رب العالمین په حکم باندې ازمکه راونی سو او بیا چې کوم دې چې کله ازمکه راونی سو او پزمکه کې دن کېدو نو بعد داغه ملګری چې ونه غي وی چې دا موسی علیہ السلام څنګه دا کارو چې دا خزانه ټوله ماته پاتې شي نو هغه خزانه ولهم الله رب العالمین چې کوم نو هغه ټوله ورسره شوي او ازمکه راخ کو خسف دغه تویلږي او تباہ او برباد شي الله رب العالمین فرمایي چې څوک د داعی د حق داغه مقابله کوي نو داغه انجام په دنیا کې هم خطرناک وي نو الله دې دین تاسو عبرت واخلئ ان قارون كان من قوم موسى فتحقيق سره قارون چې دی نو داود قوم د حضرت موسی علیہ السلام نه بنی اسرائیل او داغو وکانا ابن عمه داغو دو چچازادو فبغى عليهم نو پس دو تکبر کو او ظلم کو پاغي باندې هغه ظلم دقو چې د الله حکم یې نه منو د زکات نه انکار کو او بیا الټا په موسی علیہ السلام پورې ملړ نه جوړې کړې فبغى عليهم بغاوت او په حضرت موسی علیہ السلام او داغه په ملګرو باندې او ورکړو مونږ دی قارون ته د خزانونه ما ان مفاتيحه دمر مقدار چې داغه خزاني یا د هغه چې کوم دې کنجیانی شي دغه مفاتيح که جمع د مفتاح شي نو دا بیا چابیانی دي او که جمع د مفتاح شي نو دا بیا خزانی دي الله وی دومره ډېر خزاني وي او دومره دغه کنجانی دومره وي لتنوء بالعصبة اولي القوة چاغه بدرنی دي په یو جماعت باندې چاغه ډېر طاقتور ایک طاقتور جماعت بدرا واستو کسان غیب مغه خزانو هغه چابیان نشو چتولې ښا یا لس کسانو به چتولې بعض تاریخي روایتو کې راځي سلويخ کسانو بسره هغه چابیان ګرځولې او دومره چې کوم نه دا خزانه به سمره وي اذ قال له قومه لا تفرح هغه وخت چې کله وویل دته هغه قوم ددو چې ته تکبر او لوی مکو په دې باندې کته الله تعالی مال درکړې دغه باغې د نزان مو رکیږي په تحقیق سره الله رب العالمین چې د مینا محبت نکي د متکبرین سره فرحین معنا المتکبرین وابتغ فيما آتاك الله او تولټو په هغه مال کې چې کوم درکړې دی الله رب العالمین تعالی را آتاك الله یعنی اعطاك الله نتب کې ولټو الدار الاخرته ځان لکور د اخرت ولټو څه مطلب دا مال داسې خرج کا چې په آخرت کې د پکار باندې راشي زکات ورکا د غریبانو سره امداد وکا ولا تنس نصيبك من الدنيا او مهربت هغه برخه خپل لره د دې ژوند دنیا نه څه مطلب دا د دنیا د خسر به وسو ورځې دي دا حقيقي خوشحالي نه ده او حقيقي کامیابی نه ده په دې باندې ځان پوهه کا واحسن كما احسن الله اليك او تخيګړه کوا د الله تعالی د مخلوق سره غریبانو سره امداد کوا لکه څنګه چې خېګړه کړه د الله رب العالمین تا سره د مال کلاغه درکړه دي او ته ولا تبغي الفساد في الارض او ته ملټو فساد او شرارت لره په دې اسمکه د الله رب العالمین باندې په تحقیق سره الله رب العالمین چې د نخوغي هغه مفسدين او شریران لره قال انما اوتيته على علم عندي اوس د الله رب العالمین مهرباني هغه نه منکر شو هغه ورته الله د باندې مهرباني کړی دا دی ویني دا خو زما کمال دی
دا خو زما سره یو علم دی، ما په هغې بنیاد باندې دا پیسې ګټلې دي. نو کوم علم یادوي؟ یا خو د تورات علم یادوي. ځکه تاریخي روایاتو کې راځي د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام نه پس په تورات باندې د ټولو نه زیات پوهېدونکی چې ونه قارون وکړه، د تورات لوی عالم و. نو دا خو زما د دې علم نتیجه ده. او یا سنې حضرات وي د علم نه مراد دی علم کیمیا. دله د کیمیا علم ورته یو هنر ورته، او کیمیا یو داسې علم دی چې په خاورو باندې هغه اثرات او تاثیرات وکړي نو د هغې نه سره در جوړ شي. نو خزانې خو ما په دې باندې ګټلې دي. نعوذ بالله، دا خو د الله تعالی صنع نه ده. نو قال انما اوتیته على علم عندي، وویل دی قارون چې په تحقیق سره راکړی شوی دی ما ته دا مال په هغه هنر باندې چې ما سره دی، ما سره یو هنر دی، ما سره یو علم دی، د هغې د وجې نه. اولم يعلم، الله رب العالمین فرمایي آیا ولدته معلومه نه وه دا خبره چې په تحقیق سره الله رب العالمین هلاک کړي دي وړاندې د ده نه هغه نورو جماعتونو لره، عادیان او سمودیان او تاریخ عالم. من هو اشد منه قوة، هر هغه چا لره چې هغه ډېر سخت د نه په اعتبار د طاقت سره او ډېر زیاتو په اعتبار د مال سره، د نه ډېر مالدار کسان الله تعالی وایي هغه معذب شوي دي، او د نه ډېر باډي بلډر خلق او جسمانی صلاحیتونو والا هغه هلاک شوي دي. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، او سوال نه کولی کېږي د مجرمانو نه په باره د ګناهونو د هغې کې. څه معنا؟ الله وایي چې دا مجرمان کم ګناهونه کوي، لاول خو پیغمبران هغې ته تبلیغ کوي، خو چې کله دوی نه مني او د عذاب ټیم پې راشي نو بیا بې تپوسه په هغې باندې عذاب راغلی. ځکه چې د الله رب العالمین د علم مطابق د هغې د معذب کېدو هغه وخت وي. د هلاک په وخت کې بیا دوی نه دا سوال نه کېږي چې شا به اوس توبه وباسئ یا شا به الله ته معافي وغواړئ، ځکه ټیم ختم وي. فخرج على قومه في زینته، نو پس راووته دا قارون په خپل قوم باندې په خپل رعب داب کې، فی زینته په خپل ښایست کې، معنا په خپل رعب داب کې راووته. زرګونه نوکران، غلامان او وینځې، او بیا د هغې سره د سرو د سپینو او مختلف چې کوم دی نو قسمه جوړې دا یې اخوستي دي او ځان ترې نه ورک دی، او د الله حکم هغه هم ترې نه ورک دی. نو را روان دی. اوس دوه قسمه خلق دی. الله تعالی قرآن حکیم مونږ او تاسو پوهه کوي چې څوک د الله تعالی د حکم باغي وي او الله تعالی استدراجن د امتحان دپاره هغه مال دولت ورکي او د دنیا وسایل ورکي، نو بعض خلق ناپوهه غونتی، نو د هغې ورته په خوله کې اوبه راشي. دې ته نه ګوري چې لکه دا بېایمانه سړی او دا بدبخته او دا چې کوم دی بېدینه، دا خو قابل رحم سړی دی چې زه ورته زیرېږم. دا نه پکار دی چې دی چې کوم دی قابل رحم دی او ډېر بدحاله دی، په ده باندې خو افسوس پکار دی. نو ځینې خلکو ته په خوله کې اوبه راشي چې یاره که مونږ هم داسې وي، او چې کوم اهل علم وي او کوم اهل تقوا وي او د الله نه یریږي، نو هغې چې کوم دی هغې د نورو خلقو ته وایي چې یاره دلته زیرېږئ ما، دا د زیرېدو سړی نه دی، ځکه چې دی د الله رب العالمین د احکاماتو نه د هغې نه وتی دی او د هغې نه مخالف دی. نو الله رب العالمین فرمایي چې دا دویمه طایفه کامیابه ده او دا اوله طایفه چې کومه ده نو دا یعنی کامیابه نه ده، ځکه چې دوی د هغه مال دولت هغې ته سترګې اوږدوي او هغې طرف ته چې کوم دی نو د محبت په سترګه باندې ګوري. نو بهرحال د قارون په وخت کې هم دواړه طایفې دقه شانتې وي، خو آخرکار عذاب الهي راګیر کړو او ځمکې راونیسه. فخرج على قومه في زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا، ویل هغې خلقو چې هغې اراده کوي د ژوند دنیا لره، ټول مطمح نظر دنیا دی، آخرت نه پېژني. هغې څه وی کاش که چېرې وی زموږ دپاره په مثل د هغه مال او دولت باندې چې ورکړی شوی دی قارون ته، کاش که داسې خزانې زموږ سره وی. انه لذو حظ عظیم، په تحقیق سره دی خو د لویې برخې خاوند دی. خلک وي که نه فلانکې خو هلکه بس فلانکې خو بس وي چې کوم دی ډېر ایډوانس دی که نه او خو ډېر مخکې دی، دې ته نه ګوري چې د الله حکمونو باندې عامل دی او که نه، خو صرف هغه مال دولت ته ګوري وي فلانکې خو ډېر کامیاب روان دی. انه لذو حظ عظیم، دا هغه یو طایفه شوه. او هغه کوم چې هوښیاران او سمجدار او اهل علم دي هغې څه وایي وقال الذین اوتوا العلم، او ویل هغې خلقو چې ورکړی شوی دی هغې ته علم او پویه،
هغې سره علم دی چې د دنیا زیب و زینت چې دی او باغ و بهار دې ته چې کوم دی په دې دوکه کېدل نه دي پکار. اصل سیس چې دی نو هغه د الله رب العالمین احکامات دي او د هغې اتباع ده. نو هغه اهل علم څه وایي؟ ویلکم ثواب الله، ویلکم یعنې تبا لکم، هلاکت دې وي ستاسو لپاره، برباد شئ، هلاک شئ. داسې خبرې ولې کوئ؟ د قارون دې مال ته او دې خزانو ته تاسو ځیرېږئ. ویلکم هلاکت دې وي ستاسو لپاره، هغه بدله د الله رب العالمین چې کومه ده نو ډېره بهترین ده د هغه چا دپاره چې ایمان یې راوړی وي او عمل صالح اختیار کړی وي. اصل څیز خو هغه دی. ولا یلقاها الا الصابرون، او نه ورکولی کېږي دغه کلمه ولا یلقاها، دا ها ضمیر دغه کلمې ته راجع دی یا د خصلت ته او د خوی ته راجع دی. ولا یلقاها الخصله، نو نه ورکولی کېږي دغه خوی خصلت دا کوم چې د اهل علمو ته ورکړی شوی دی یا دغه کلمه کومه چې هغې وویله نو دا نه میلاویږي الا الصابرون، لیکن صبرناکو خلقو ته چې د کومو په نظر کې د آخرت نعمتونه هغه چې کوم دی راجح وي او د دنیا هغه د هغې په نظر کې هیڅ وي. فخسفنا به وبداره الارض، نو پس دنک مونږه قارون لره او د هغه هغه کور لره په ځمکه باندې، قارون او د هغه خزانې او کورونه، لکه چې خزانې ټولې په دې کور کې پرتې وي نو هغه ټول ځمکې راخ کړ. فما کان له من فئة ینصرونه، نو پس نه وه د دې قارون دپاره یو پارټي چې امداد یې کړی وی د ده سره ما سوا د الله رب العالمین نه. الله وی داسې څه ګروه سره هم نه و، داسې جمګټو سره نه وه چې د الله تعالی د عذاب نه یې بیا خلاص کړی وی. وما کان من المنتصرین، او نو دی په خپله د انتقام اخیستونکو نه، نه په خپله د الله نه بدل اخیستی شو او نه بل څوک ملګري ورسره و چې هغې د الله تعالی نه بدل اخیستی وي، بس غرق شو، تباه شو. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، اصبح معنا سواره، او وګرځېدل هغه کسان چې هغې ارمان کو د هغه مرتبې ده د پرون. هغه ځینې خلکو چې د په خوله کې اوبه راغلې وي وی کاش که مونږ سره هم داسې مال وی نو چې کله یې نن د هغه عذابونه ولیدل او د هغه خسف او د هغه ذلت یې ولیدو نو هغې څه وایي؟ هغې وایي یقولون ویکأن الله، هغې وایي یعنې هغې داسې وویل چې ویکأن الله، دا وایي چې دی نو دا فعل دا حرف تعجب دی، وایي یعنې اعجب، ویکأن الله یعنې عجیبه ده، گویا کہ اللہ رب العالمین چې دی هغه فراخه کوي روزي د هغه چا دپاره چې وغواړي د بندګانو خپلونه، او تنګي الله رب العالمین د هغه چا دپاره چې وغواړي. لولا امن الله، که چېرې نه وی دا خبره چې احسان کړی دی الله رب العالمین په مونږ باندې، دا خو شکر دی چې الله مونږ ته کلمه او ایمان نصیب کړی دی او الله مونږ له دغه عذاب نه بچ کړو. او کني که داسې نه وی د الله مهرباني نو د قارون په شان عذاب خو به مونږ هم راتلی شي که مونږ د هغه عمل او یا د هغه په شان تکبر اختیار کړو. لولا امن الله علینا، که چېرې نه وی احسان کړی الله رب العالمین په مونږ باندې نو الله خسف بنا، الله به دننه کړی و مونږ له هم په ځمکه کې، مونږ به هم په ځمکه باندې وردننه کړي وو. ویکأنه تعجب دی، گویا کې شان دا دی چې الله رب العالمین ویکأنه تعجب دی یعنی شان دا دی چې نه کامیابیږي کافران خلق، ایماندار کامیاب دي او کافران ناکام دي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وصلی الله فرمایي د آخرت کامیابی بچاته میلاویږي چې څوک په ځمکه کې تکبر او لویي نه کوي او چې څوک تکبر کوي د الله حکمونه هغه نه مني او د هغې نه ځان غټ ساتي لکه په شانتې د قارون او د هغه د ملګرو، نو انجام به یې دقه تباهي وي. او یا فرعون او د هغې ملګري چې هغې فسادونه په ځمکه کې کول او د پیغمبر وخت مقابله کوله نو د هغې دپاره هم بربادي او تباهي شوه. تلک الدار الاخره، وی دغه کور د آخرت چې دی مقرر کوو مونږ دغه کور د آخرت، یعنې د هغې نعمتونه او ثوابونه دپاره د هغې خلقو چې هغې نه اراده کوي علوا فی الارض، د تکبر په ځمکه کې، ولا فسادا، او نه د فساد خورولو په ځمکه کې، ځکه کفر او شرک کول او یا اعمال سیئه کول دا فساد کول دي. والعاقبة للمتقین، او انجام کار چې دی نو دا د پاره د متقیانو او د پاره د پرهیزګارو دی. هر هغه څوک چې راتلو کي په نیکۍ سره بالحسنة، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله، ځکه دا رأس الحسنات دی،
دا د نیکو جرړه ده. نو پس د لپاره هغه ثواب او هغه بهتره عمل، هغه بهتره بدله د دغه کلمې په وجه باندې خیر منها یعنی بسببها. ومن جاء بالسیئات او هغه څوک چې هغه راتلو کې په بدای سره یعنی د شرک کلمه او د کفر خبرې کوي، نو بس بدله به نه ورکولی کېږي هغې خلقو ته چې هغې عملونه کوي ناکاره عملونه، لیکن بدله د هغې چې دوی عمل کوونکي دي هغې لره. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. دا د صورت چې کوم د موسی علیه السلام واقعه په تفصیل سره بیان شوه، نو دا د هغې هغه خلاصه او نتیجه ده. پیغمبر علیه السلام ته وایي لکه څنګه چې موسی علیه السلام واپس راغی مصر ته، نو دقرنګې به ته هم مکې مکرمې ته واپس فاتحانه داخلېږي. او شان نزول دا دی چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت ته روان شو د الله په حکم باندې او د مکې مکرمې نه بار ووته، نو چې غار ثور کې پناه واخیسته، بیا د غار ثور نه داسې په ناشنا لار باندې چې کومه معروفه لار وه هغه یې پرېښوده، په بله لار باندې روان شول. او چې کله مین لارې ته ورسېدل او د هغه دی نه پیغمبر علیه السلام داسې مکې مکرمې ته په شا باندې وکتل او بیا یې مکې مکرمې ته خطاب وکړو چې والله انک لخیر ارض الله. وی اے مکې مکرمې زما دې په خدای باندې قسمي ته خو د الله تعالی یو ډېره بهترین ځمکه یې او ما ته ډېره محبوبه وي، خو صرف دومره ده چې ستا ساکینین هغه ما اوسېدو ته نه پرېږدي، او که چېرې دا خبره نه وي نو ما به ته پرېښې نه وې. او پیغمبر علیه السلام په ډېر غمګین انداز کې چې کوم دی نو هغه مدینې منورې طرف ته روان شو. نو دغه وخت کې الله تعالی جبرئیل امین راولېږه او دا آیت مبارک راوړه چې ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. الله وی غم مکوه، واپس به ان شاء الله که خیر بیا او ترازی په اتم کال د هجرت باندې پیغمبر علیه السلام واپس بیا فاتحانه داخل شو او مکه مکرمه دار اسلام شو. فرض معنا انزل، په تحقیق سره هغه الله رب العالمین چې هغه را نازل کړی دی په تا باندې قرآن پاک خامخا واپس کوونکی تعالی را الی معاد، هغه خپل ځای د واپس ایتا. معاد مکه مکرمه ته مراد ده، بیا به ته واپس راځي. تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام چې پروردگار زما هغه عالم دی په هغه چا باندې چې هغه راتلي په هدایت باندې او هر هغه څوک چې هغه په ګمراهۍ واضحه کې دی. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، او نوې ته ای پیغمبر علیه السلام چې تا دا امید لرو چې را نازل بکړی شي په طرف ستا باندې کتاب یعنی قرآن شریف. الله وی دا خو زما مهرباني ده، تا ته خو د دې خبرې مخکې علم نه و چې الله به ماله نبوت راکوي او الله به ماله قرآن پاک راکوي او الله به ماته کتاب راکوي. الا رحمتا من ربک، لیکن دا یو مهرباني ده د جانب د پروردګار ستانه. نو پس خامخا مکېږه ته ظهیرا للکافرین، ظهیرا معنا معینا، مددگار د پاره د کافرانو خلقو. نو پیغمبر علیه السلام خو مددگار د هغې دپاره نه کېده، معنا په دقه باندې قائم او دائم پاتې شه. او ستا امت ته دا حکم دی چې بس د الله په دین باندې به کلک ولاړ یې، او چې کوم کافران دي یا د هغې اعمال دي نو تاسو به هغې طرف ته ورتلل نه کوئ. ولا يصدنك عن آیات الله، او خامخا دې را منې نه کي دا کافران او مشرکان تعالی د آیتونو د الله رب العالمین نه وروستو د هغې نه چې را نازل کړي شوي دغه آیتونه په طرف ستا باندې. لکه دوی به کله پیغمبر علیه السلام دا محنت کو وی ذرا د داسې به وکړو صلح به وکړو ښه، نو ته زمونږ په دې بوتانو به حصه مه وایه او مونږ به چې کوم دی نو تا ته آزار او تکلیف نه درکړو. نو بس یو مصالحت غونډه مونږ منځ کې قایم وي. الله رب العالمین فرمایي چې د دین میشن هغه پیغمبر ته پرېښودی شي. د دې مطلب خدا ده چې تا د الله تعالی د دین نه اړوي او تا د خپل توحید د میشن نه بل خو اړوي. نو الله وی دوی د خامخا تا وانړي د آیتونو د الله رب العالمین نه رستو د هغې نه چې را نازل شوي د آیتونه په طرف ستا باندې او ته دعوت ورکوه ای پیغمبر علیه السلام په طرف د پروردګار ستا باندې او خامخا مه کېږه ته د هغه ډلې د مشرکینو نه. نو پیغمبر علیه السلام خو نه کېده، خو دا امت دی اورېښه. ولا تدع مع الله الها آخر، دا خلاصه د صورت ده. مکی صورت دی توحید رسالت او معاد او مرکزی دعوه هغه توحید دی. والله وی د ټول صورت نچوړ دا دی چې ته مبل سره د الله رب العالمین نه هغه معبود بل لره لا اله الا هو، كل شيء هالك الا وجهه، هر یو شی
هغه فنا کیدون کې دي او ختمیدون کې دي لکن ذات د الله رب العالمین چې هغه تل تر تله قائم وي او خاص د الله رب العالمین لپاره فیصله ده او خاص په طرف د الله رب العالمین باندې واپس کیږي تاسو ټول بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا